په اوسني افغانستان کې 83% یا فصل کې 83% کسانو پښتو ویله، 8 کسانو فصل کې پښتو پرېښه. وجوهات یې څه دي؟ لکه دا موږ کنه دا ټولې لهجې چې ته په نظر کې ونیسې، دا ټول ګړدودونه دا په دې 3 ګړدودونو کې ځایېږي، یو ختیځ، یو منځنی او یو لویدیځ، چې ما تاسو ته دغه در یاد کړه. دا داسې بې پامه خلک پاتې سوي وه چې دا خپل اثار یې حتی چې تر خاورو لاندې کول، چې وروره دا کتابونه ما تر هدیرې پورې رسوه، داسې نه وي چې درناوی یې ونیسي. خپل اثار به وو. خان شهید په توصیو کې هم شته چې تاسو تر ټولو د مخه پر ګړدودونو باندې کار وکړئ، لهجې ثبت کړئ، لهجې راټولې کړئ. موږ د ژبو په اړه باندې یو 2-3 ډاکټران لرو PhDs چې هغه خصوصا پر فلالوجي باندې PhDs کړي دي، که نه؟ که چیرې موږ دا لهجې راټولې کړو، په دې لهجو کې د موږ لپاره دومره تورې شته چې موږ بیخي د خپل ضرورتونه پوره کولی شو. د نورو ژبو اړتیا به موږ ته نه پاتېږي، که پاتېږي داسې نه ده چې دا یو ګناه ده، یا د ژبو جمهور دوی د یو چا سره تورې واخه پروا نه کوي چې د 47 څخه تر اوسه پورې ستا په نصاب کې پښتو نشته او ستا پښتو ژوندۍ ده، نو څه وجوهات یې سته؟ کومه ژبه د ټولنې ضرورتونه نشي پوره کولی، که یوه ژبه د ټولنې میډیکل نشي پوره کولی، که یوه ژبه د ټولنې علمي اړخونه نشي پوره کولی، د هغه ساینټیفیک یعنی بیا مجبوره دی چې دی به د دا ژبې څخه نورو ژبو ته ځي. د انسان فطرت دی پرمختګ ته هڅه کول. یعنی موږ خو تر اوسه پورې له څانګو څخه نه یو راوتلي. شیرشاه سوري په وختو کې ورته وایي په خپل دربار کې چې زما په دربار کې د قبیلویت خبرې مه کوئ، ما ته ټول پښتانه یو دي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره یاده کړه چې په 2050 کې په ډاکا یونیورسټۍ کې هغوی د خپلې ژبې لپاره مزاحمت وکړ چې موږ ته د بنګالي ژبه یا بنګله ژبه. د دغه مزاحمت په نتیجه کې په پایله کې په 1999 کې د اقوام متحده یا د ملګرو ملتونو ذیلي شاخ ذیلي څانګې یونیسکو دغه ژبه د 1999 په نوامبر کې اعلان کړه چې دا به په ټوله نړۍ کې د 21 فروری د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. نو موږ یې لمانځو. پاتې شو د نن موضوع چې ده د کتاب په اړه د خوشحال بابا یو شعر دی، وایي په هغه جهان به خلاص وي له عذاب. محمد نبي صاحب ډېر کوشش کوي چې خلک کتاب ته نږدې سي. په هغه جهان به خلاص وي له عذاب چې دلې سرویکار وي له کتاب. چې کوم سړی دلته له کتاب سره مینه کوي، له کتاب سره مینه لري، هغه به له عذاب خلاص وي. که په دې جهان کې وي، که په هغه جهان کې وي. خوشحال بابا خو هغه جهان یاد کړی دی. زموږ موضوع یا زموږ موضوعات نن بیخي پراخ دي، بیخي ویړ دي، بیخي غوړېدلي دي. په کار دی موږ دغه یوازې ژبه ته مختص کړی وای. نو خو دلته موضوعات داسې دي چې ژبه د لیک دی، لیک بڼې دي او ادب دی، پښتو ادب دی، هغه هم په تاریخي شالید کې. نو لږ به داسې اجمالي سرسري د هر څه په اړه باندې وغږېږو چې موضوعات لاسرسی وسي. خو دا دی چې اجمالي به وي، سرسري به غږېږو. تر ټولو لومړی ژبه وسیله ده، غایه نه ده. غایه څه مراد؟ یعنی مرام او مقصد نه ده. ژبه یوه وسیله ده. د وسیلې څه مراد؟ دا زه به یو وړوکی مثال درکړم. زه چمن ته ځم، کوټ ته ځم، بل ځای ته ځم، موټر یا سایکل یا موټر سایکل دا وسیله وي، مقصد هغه ځای ته رسېدل وي. د ژبې مقصد دا دی چې هر انسان، هر قام، هر ټولنه د هغوی مرام دا وي چې تر پوهې ځان په ورسي.
یعنی ژبه تر پوهې پورې د رسولو وسیله ده. موږ په دې باور یو چې ژبه د بشر له پیدایښت سره سمه پیدا شوې. خلک فکر کوي چې دا به نو کله څنګه پیدا شوې وي. په دې اړه باندې ژبپوهان یا ټولنپوهان دا خبره کوي چې ژبه د اړتیا پر بنسټ باندې پیدا شوې ده. ګوکې اول شکل به داسې نه و. اول شکل به د دوی د ضرورت مطابق یو بل ته په چغو په نارو په داسې اشکالو باندې پیدا شوې وي. خو وروسته په غوړېدلو سره په وده کولو سره مطلب دغه د نن شکل رامنځته شوی دی. په جهان کې بېلابېلې ژبې ویل کېږي. هر یو یعنی ژبه په هر ځای کې هم دغه تعریف لري چې ژبه وسیله ده تر پوهې پورې د ځان رسولو دپاره یا یو له بل سره د پوهولو راپوهولو وسیله ده. ژبه د قام موږ هلته ناست وو، عابد صاحب یوه یادونه وکړه. د قام ډیفینیشن یا د قام خپل تعریف دی. ژبه د یو قام په قامي ماڼۍ کې له څلورو ستنو څخه یوه ستن ده. ستن څه مراد ده؟ څوک تنبه ورته وایي، څوک پیلر ورته وایي. نو ژبه یو ډېر مهم پیلر دی. یو قام د قامي ودانۍ پر څلورو پیلرو باندې پر څلورو ستنو یا تنبو باندې درېږي. په هغې کې یوه ستن تاریخ دی. هغه قام تاریخ لري چې یو قام تاریخ ولري. یوې جغرافیه ده، یوه ستنې جغرافیه ده، او یوه ستنې کلچر، یوه ستنې ژبه. دا تعریف شوې ده چې قام په ژبه باندې قام. موږ داسې فکر کوو د یو په دې اوسنۍ کې واک فاونډیشن یو سروې کړې وه څه ډېره موده مخکې، څه سیاسي عوامل به وو، څنګه به وو. خو دغه دا دی چې پښتو خصوص په افغانستان یعنی په اوسني افغانستان کې 83% یا په سل کې 83% کسانو پښتو ویله چې د ځینو لاملونو د ځینو اسبابو له کبله 55% ته یا 55% ته را رسېدلې ده. 8 کسانو په سل کې پښتو پرېښوده. وجوهات یې څه دي؟ اسباب یې څه دي؟ لاملونه یې څه دي؟ په دې اړه باندې بیا خلک فکر کوي چې آیا د دې سیاسي لاملونه ډېر دي؟ آیا په هغه کې ډوډۍ نشته؟ ما مخکې دا خبره کړې ده چې پښتو په 1950 غالبا په 1950 یو دوه کښته لوړ دا د نصاب ژبه وه او په دې کې ساینسي سبجیکټس ویل کېدل، فزیکس، کیمستري، بایولوژي، دا ټول پکې ویل کېدله. نو موږ چې فکر وکړو دا کم خلک چې آیا دا ژبه تر اوسه پورې ولې په دې 80 کاله کې نتیجه ورنه کړله؟ په کار دی چې په دا 15 کاله په دا 80 کاله کې د ژبې ډېره په زړه پورې نتیجه ورکړې وای. دی باید چې په میډیکل کې ډېر پرمختګ کړی وای، ډاکټران یې ورکړي وای. دی په کار دی په علومو کې، په ساینسي علومو کې، په ټیکنالوژي کې، په فلسفه او پارشي کې څه درلودلی. له بده مرغه زموږ حالات دومره ترینګلي سول، داسې ترینګلي سول چې د ژبې وده ونه کړی سو. دلته پر ژبه باندې زموږ نور باور هم راسي. باور په دې معنا چې یوه ژبه علمي نسي، هغه که هر څومره عالمان پیدا کړي د هغه ټولنه نسي کولی چې د هغه سره دې وژه پر وژه تګ وکړی سي. په کار دی ژبه علمي سي. که ژبه علمي سي او هغه د نصاب ژبه سي، ستا د ایجوکیشن ژبه سي، بیا هیڅوک هم دا ګیله ته اوس ګوره زما یو څه ایجوکیشن ستا لږ ډېر نه. زه ټولو پښتنو ته ما پښتانه لیدلي دي، یوازې ارواښاد صاحبزاده حمیدالله و، په هغه زما باور و چې اردو یې ډېره ښه زده ده، په هغه کې غلطي و دلې دورې دا نه و. نه یې د تانیث و تذکیر مطلب ډېر په زړه پورې. دا نو په 1000 کې په 2000 کې یو سړی دی.
که تاسو په دا پښین کې پښین خو ضلع ده، که تاسو وګورئ ډېر کم خلک 2-3 داسې کسان 15-10 دومره به وي چې اردو به دی په لوی زړه وایي چې زه دې په دې کې نه غلطېږم، نه دې تېروځم. هېڅوک یعنې تېروتنه منل دا ډېر ښه کار دی. بده خبره نه ده زه تېروځم، غلطي مې کړې ده، نیسم کولی. یعنې د دې وجوهات څه دي؟ شاته وجوهات یې دا دي ما پښتو نه ده ویلې، نه زما د نصاب ژبه ده، او زه نه پر بیریږم چې د ما څه دي تېروتنه وشي چې دلته به کا راځي، دلته به کی راځي، دلته به چیش راځي. بس ما سره یې ګرامر هم شته، ګرامریټیکل مطلب زما زده ده، زه یې په هغه تذکیر و تانیث هم پوهېږم، په هر شي یې پوهېږم. یعنې زه پر زړور یم که چیرې په دغه ژبه و ماته دغه ژبه و ماته یعنې هغه علمي دا استعداد ولري و ماته هغه علمي توام نه راکوي، نو زه بیا په ډېره زړورتیا باندې پرمختګ کولی سم، زه غوړېدلی سم. زما په ذهن کې چې څه دي هغه زه کولی سم چې د خپل مافي ضمیر اظهار په دې خپله ژبه کې وکولی سم. زه هېڅکله دا ونه کوم چې زه په اردو کې د خپل مافي ضمیر اظهار کولی سم، زه یې په فارسي کې کولی سم، زه یې په انګریزي کې کولی سم، قطعا نه. البته په خپله مورنۍ ژبه کې زه د خپل مافي ضمیر اظهار تر خپله وسه پورې کولی سم. په دنیا کې تر ټولو ستر قوت دا منل سوې او جوته خبره ده چې تر ټولو ستر قوت خپل غږ، خپل نظر تر بل چا پورې رسول، خپل نظر کنوې کول. ته څنګه خپل پیغام رسولی سې؟ دا په دنیا کې تر ټولو لوړ قوت دی، او دغه قوت په خپله مورنۍ ژبه کېدلی سي. بیا چې دا کم ما ورسره یاد کړله ده دا د قامي ماڼۍ د قامي ودانۍ دغه 4 ستنې، تاسو فکر وکړئ لکه څنګه چې د انسان د سترګو ژبه شته، لکه څنګه چې د انسان د هر اندام ژبه شته، دغسې د جغرافیه جلا ژبه ده، دغسې د کلچر جلا ژبه ده، دغسې یعنی د تاریخ جلا ژبه ده. زموږ پر موږ اثرات شته، هم د تاریخ پر موږ اثرات شته، هم د جغرافیه. ابن خلدون په خپله مقدمه کې لیکي 800 کاله مخکې، او ابن خلدون په اړه باندې وضاحت ما مخکې هم کړی دی، دا به زه ووایم چې ابن خلدون د تاریخ په فلسفیانو کې علي عباس جلالپوري یو مقاله لیکلې ده، هغه په دې تناظر کې لیکي چې 3 کسان د تاریخ فلسفیان دي پر نړیواله کچه باندې. په هغوی کې یو اولنی سړی ابن خلدون دی چې هغه د تاریخ فلسفي دی، یعنی هغه تاریخ په فلسفیانه ډول لیکلی دی. او یو شپنګلر دی انګریز، دریم ټایمبي دی. هغه لیکي دا ابن خلدون چې د جغرافیې د انسان پر سټرکچر باندې اثر سته، چې ستا پر سټرکچر باندې اثر سته نو پر کلتور باندې هم اثر سته، ستا پر ذهنیت باندې هم اثر سته. او هغه دا لیکي چې د غرنیو خلکو ذهنیت چې دی هغه به یو څه سخت وي، یو څه به کروړ وي، او د هواري خلک یو څه نرم. زما د کلچر ژبه، زما د تاریخ ژبه، زما د جغرافیې ژبه، زما په کار دی چې دغه دا د ما سره چې کوم وکیبلري را سره ده، د ما سره چې کوم فکر را سره دی، هغه په کار دی زما د نصاب ژبه هم وي. که دا زه سره ملګري کمه په ما کې چې څه استعداد دی، په ما کې چې څه توم نسته د ژوند، هغه به زه کولی سم چې د خپل مافي ضمیر اظهار چې زما سره په ذهن کې څه سته، زه به هغه خلکو ته وړاندې کولی سم او خپل پیغام به رسولی سم. بله خبره دا ده چې ژبه وبخښئ که اوبه وي، پښتو له پښتنو سره په زرګونه کلونه ژوند کړی په دې وطن کې، په دې جغرافیه کې، حتی چې د دې جغرافیې بېلابېل نمونه خلکو یاد کړي دي، په تاریخ یاد کړي دي. یعنی لرغوني آریانا، لرغوني معنا قدیمه زړه، آریانا، پښتیانا، لوی افغانستان، پښتیخا، پکتیا، پاکتیکای اوسیدونکي بلل سوي دي. دا د هیروډوټس خبره ده، د تاریخ پلار. داسې نو
خراسان پکې یاد شوی دی ان تر اوسه پورې. یعنی چې څه بریدونه دلته راغلي دي، څه تهاجمونه سوي دي، څه دا مقدوني اسکندر راغلي دي، یوناني اسکندر راغلي دي، چنګیزیان راغلي دي، عرب راغلي دي، تازیان د عربو یو بل نوم دی هغه راغلي دي، یا دا راوروسته انګریز ښکېلاګر ورته وایي، زبېښاکر ورته وایي، یا په دې استعمار او استثمار دا ورته وایي. دا خلک راغلي دي په څه شکل راغلي دي؟ د خپل مفادات دپاره چې هغوی دلته هجوم راوړی دي، دلته یې بریدونه کړي دي. نو خو بیا هم له موږ سره دغه ژبه ژوندۍ پاتې سوې ده، له موږ سره موږ د پوهولو راپوهولو وسیله پاتې سوې ده، موږ یې تر یو ځایه رسولي یو، له موږ سره یې ژوند کړی دی. دویمه موضوع زموږ د ادب دی. دغومره پراره موضوع سرسري ولاړ سو زما په خیال ښه به وي. دویمه موضوع له موږ سره ادب دی. ادب مخکې موږ وضاحت کړی دی، ادب دوه ډوله دی. یعنی دا عام فهمۍ دپاره به زه دومره وضاحت وکړم چې ادب دوه ډوله دی. یو د یو ادب جمع آداب دی چې هغه په کور کې موږ سړیتوب ورته وایو چې سړیتوب څنګه زده کېږي، زموږ د کلچر برخه ده، څنګه زموږ هغه نورمونه دي، څنګه اصول دي، په کور کې څنګه ناسته ده د مشر د کشر کنه. د دې ادب جمع آداب دي. او یو ادب جمع ادبیات دي. د ادبیاتو دا نن چې موږ غږیږو د ژبې په اړه باندې، د ادبیاتو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې هغه له ژبې څخه عیبونه پاکوي، له ژبې څخه عیبونه لرې کوي، ژبه مهذبه کوي، ژبه تهذیب ته راوړي، یعنی یو جامعیت ته بیایي. د ژبې څخه دغسې کلمات وي چې هغه د سړي پر ذهن باندې، د سړي پر فکر باندې درانه پرېوځي. نو دا ادبیات چې دي هغه په ژبه کې خوږلت پیدا کوي، خوږوالی پیدا کوي. ځینې خلک سته چې ته یې خبرې اورې ډېر خوند به درته کوي چې لا راته غږېدلی. وجې دا وي چې هغه د ادب تر میچن وتلې ژبه وي، هغه د ادب په پسول پسوللې ژبه وي، خوندوره ژبه وي. ځینې کرختې لهجې سته، داسې ګړدودونه سته چې ته یې واورې مطلب ذهن یې نه قبلوي، یو څه یې احساسوي. خو دغه ادب هم په دوو لارو په بېلابېلو څانګو ویشل سوی دی، خو مجموعي لارې یې دوې دي. یوه یې د نثر ده او یوه یې د نظم. دومره خو تاسو پوهېږئ چې مطلب یو منثور ادب دی، یو منظوم ادب دی. په منثور ادب کې یعنی د دې وضاحت نه غواړي چې مطلب چې څومره منثور ادب لیکل سوی دی، هغه که افسانه لیکل سوی ده، که ډرامه لیکل سوی ده، که ناول لیکل سوی دی، حتی تاریخ ته هم خلک په دا کې ځای ورکوي، یا نورې څېړنې، داسې څېړنې مطلب چې هغه زموږ ته ډېر څه په لاس راکوي. دا ټول د منثور ادب برخه ده. او بل نظمیه برخه ده. په نظم کې هم دومره ډېرې څانګې دي، مطلب دومره ژانرونه دي، لکه غزل جلا ځان ته ژانر دی، له کومه ځایه راغلی، څنګه یې خپل کړي. یا زموږ په شفاهي ادبیاتو کې بیخي ډېر ژانرونه شته، غاړې دي چې موږ یې وایو، لنډۍ دي، او دا نارې چې ورته وایي، یا چاربیته ده، بګتۍ ده، یا چغیان دي، انګۍ دي. داسې ډېر چوکاټونه پکښې کې دي په دې نظم کې هم. بیا په نظم کې چې کله ته په ادبیاتو کې ولاړ سې، بیا خلک یا دا شعر پوهان هغه وایي ځینې خلک دغه دوه کلاسه دي چې یو هنر د پاره د هنر او یو هنر د پاره د ژوند. نو بیا خلک وایي چې وروره پر دغه هنر باندې چې کوم خلک هنر د هنر د پاره بولي، هغه د دې د هنر د داخلي ارزښتونه ساتي.
لکه مطلب عاطفه ده، آهنګ دی که نه، د هغه په کار دی چې دغه شرنګ آهنګ دا یې پر خلکو باندې ښه پرېوځي. ځینې خلک بیا وایي نه دا په کار دی چې مطلب د ژوند لپاره مختص وي که نه، هغه بیا بهرني ارزښتونه ساتي. بهرني ارزښتونه څه مراد دا وي چې په ټولنه کې څه ناخوالې وي، څه ناوړې وي، څه نادودې وي، هغه په کار دی وغندي او هغه خلکو تور په ګوته کړي چې په کار دی له دې لارې څخه د هغوی روزنه او پالنه وسي. دا د ادب یو سرسري دغه ده. دریم زموږ موضوع دی لیک یا خط. و د دغه ادب دپاره چې د ادب ته تر یو چا پورې رسې، لیک یا خط. موږ خط هم ورته وایو، لیک هم ورته وایو. پښتو کې لیک دی، خط یې د عربي دی. دا لیک لکه څنګه چې ژبه په څومره وخت کې له موږ سره ژوند کړی دی، لیک هم داسې دی. یو څه به راوروسته وي، یو څه د اړتیا پر بنیاد به راوروسته وي. نو لیک له موږ سره ډېر وخت کړی دی. پوهان وایي چې یعنی اول وینا رامنځته سوې ده او بیا لیک. موضوع لږ خسته ده، بخښنه غواړم. تاسو په کار دی چې مطلب یو څه زغم ولرئ. د دې خط لومړی بڼه یا لومړی شکل چې دی هغه شکلی یا انځوریز. یعنی که په تاریخ په اوږدو کې موږ وګورو ځینې آثار له موږ سره شته چې هغه تصویري خط. یو چا به یو چا ته لیکل د سمڅې یا غارونه چې اوس هم په تاریخ کې شته، په هغه کې به کله د وزې یو تصویر جوړ شوی و، کله به د ماهي تصویر جوړ شوی و، کله به د غوایه تصویر جوړ شوی و. یعنی دا د هغه وخت د لیک ډول و چې چا به یو چا ته څه ورښول، نو په دې شکل به مطلب ورته ولیکل، هغه آثار به داسې لیکل. نو دغه شکلی خط د عراق پر زړو کودیانو، دا پوهان چې دا تاریخ یې کتلی دي هغه وایي د دې آثار، د دې نقشې د عراق پر زړو کودیانو باندې ترلاسه شوي دي اولنی وار. او دغه زمانه تر میلاد 4000 کاله مخکې پخوا یاد شوې ده. یعنی میلاد 2024 کاله 25 کاله کېږي، 4000 نور واچو، 6000 کاله مخکې دغه نقشې نښانې د خط د موږ په تاریخ کې موندلی سو. له موږ سره د دې آثار سته. یعنی دا داسې خبرې نه دي چې نعیم آزاد وکړي یا بل وکړي. خو ما تاسو ته مخکې د خوشحال بابا شعر ووایه چې دا هیڅ زما اختراع نه ده، دا ټول له کتابه څخه رااخیستل سوي دي، دا په کتاب کې کتل سوي دي، په کتاب کې دا نقشې نښانې سته. ما د هغه څه یادښتونه د هغه څه خپل برداشت راخیستی دي او له تاسو سره شریکوم. دغه لیک د بابل په سمیاتیقي کورنۍ یوه کورنۍ ده لکه زموږ د لودیانو کورنۍ که نه، یا د هوتکو کورنۍ، داسې مطلب یو قبیلې مخکښان چې پاته سوي دي، دا په سمیاتیقي کورنۍ پورې تړاو لرونکې چې وروستاړي یا هغه پایله مطلب د هغو اثر تر کومه ځای را رسېدلی دي، دا په موهنجودړو کې پیدا سوي دي دغه آثار یا دا نقش. او دا د سوات په بخته نومې لرغونځای کې هلته هم دا نقش نښانې سته. یعنی دا خط دومره راخور سوی و، دا آثار داسې خورېږي سوکه تر نورو ځایونو پورې ځي. لکه دا نن چې مطلب علم راځي، علم تر یو ځای خورېږي، یو ځای اختراع وسي، په ټوله نړۍ خورا سي. نن خو وسایل سته، نت سته، میډیا سته، سوشل میډیا د ټکنالوژي ده. پخوا به یې دا سفر په ډېر وخت کاوه، بیخي په ډېر وخت. تر شکلي خط را وروسته، یعنی دا خو هغه د شکلي خط نقش نښانې وې، تر دې را وروسته میخي خط به داسې و چې هغه به هم په دغه کورنۍ پورې اړه لري. یو 4-5 میخي نښانونه به درلودل. میخي اوس هم سته، اوس هم یو شکل سته.
دا وده ورکول شوه یونانیانو، بابلي اسوریانو نوي لیکونه ایجاد کړل او بیا د یونان د زاړه لاتیني لیک څخه د اروپا اوسني لیکونه رامنځته شول. لکه دا اوس چې دي دغه د میخي خط یو څه نقش نښانې په دا چیني خط کې شته، اوس هم شته چې چاینای لیکي. پوهان د دې لیکدود د لیکبڼه سم یعنی د لیک شکلونه دا وایي چې 4 ځایه په خپلواکه توګه باندې دا را پیدا سوي دي. یو د سومر د تهذیب خاوندانو را کړي دي چې د دجله او فرات ترمنځ اوسېدل. دا 5300 کلن تاریخ لري، 5300 کاله مخکې. دویم چې دی د مصر لیک دا پوهان خپلواک لیکدود یادوي چې دا په خپل دغه باندې خدام خلک داسې یادوي چې دا د سومریانو د خط په اثر کې راپورته شوی دی. دا دویم لیک دا یو 500 کاله زړتیا لري او لرغونې ده. دریم د چین لیکدود دی. د چین دا پوهان داسې یادوي چې 3000 کاله مخکې پنځېدلی دی یا ایجاد شوی دی. پنځ په پښتو کې ایجاد ته وایي، اختراع، پنځېدلی. 3000 کاله ژوند لري. څلورم چې دی د مایا سیولایزیشن لیک دی چې 2500 کاله زړتیا لري. بیا نو دا نوي مدنیتونه، نوي تهذیبونه راغله. پښتو لیکدود یعنی دا لیکدودونو دغه خو وسوه د پښتو د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. پښتو داسې یادونه کیږي چې نږدې 2500 کاله مخکې د لوی داریوش په وختو کې لوی داریوش باچاو د ایران، دغه ایران مخصوص دغه ځای ته نه دی، دا اوس چې کوم قلمرو لري دا ته مخصوص نه دی. د دې مخکې نوم پارسو په 1915 کې د ایران نوم ورکول شو. دا د تاسو ته څرګندوي که نه. د ایران یو غر دی په بیستون په بغستان کې دی. په هغه کې 145 کرښې په دغه میخي خط، دا دوره د میخي خط لکه هغه مخکې چې موږ یادونه وکړه په میخي خط پیدا سوي دي. یو دغه ده په هغه کې 145 کرښې دي. پوهانو چې دا ډبرلیکونه ویلي دي، ډبرلیکونه څه مراد دا چې پخوا به یو تختې جوړه کړه، د ډبرې تختې به وایي یا به د ډېرو مضبوطه خټو، نو پر دې به بیا دا نقش وکړي، دا خط به یې ولیکي. دا به د دوی هغه تاریخي اثار و لکه نن چې موږ ته کتابونه راپاته دي. نو دا په دې کې 3 کرښې دا د پښتو دي. د دې دعوه کیږي چې نه اړې کوم، نه دروجنوم او نه زور کړونیم. دا د پښتنو د پښتانه قام تعریف هم دی یو ډول چې یعنی دا دروغجن له د غین په وخت کې نو راغلی، نه اړې کوم. یعنی د پښتانه به دا تعریفي تر اوسه هم پکښې کې دی په دغه دا توان چې پښتون به بې ځایه له چا سره سر نه وهي. هغه خوشحال بابا وایي یا به وخوري ککرې یا به کامران سي. یعنی پښتون نه خپل حق چاته ورپرېږدي، نه د بل حق په زور اخلي. دا به تعریف وي. نه دروژنوم، درواغ به نه وایي، نه اړې کوم، نه دروژنوم، نه زور کړونی، نه په زور مطلب د چا څه شی اخیستی. دا د پښتنو تعریف دی. خو اوس داسې په یو کال دوه کې یو بل ډبرلیک پیدا شوی دی، د کیکولي ډبرلیک یې بولي. دا د کیکولي ډبرلیک 400 کاله مخنی دی، پخوانی دی، 400 کاله مخکې. په هغه کې هم دغه سته یو 3-4 جملې سته چې پوهان پښتو بولي. دا د زموږ د پخوانی یعنی د پښتو د لیکدود پخوانی نقشې یو 2 مستاس په مخ کې وړاندې کې. اوس براسو د پښتو لیکدود ګړدودونو یا لهجو پخوا. ارواښاد عبدالعلي مسر دا د پښتو لیکدود تر اسلام د مخه زمانه کې بولي. دا ژبې ډېرې وسا او ډېرې اسانه نه جوړېږي.
ژبه ډېر وخت لري. ډېر یو ما مخکې م یادونه وکړله یو ځای چې په 1919 هجري کې امیر کروړ سوري تیر سوی دی په پټ خزانه کې د هغه یعنی دغه راغلی دی دا ذکر د هغه یوه دغه راغلی ده دا چې ورته وایي ویاړنه هغه کې دی وایي زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نسته پر هندو سیندو پر تخار پر کابل نسته بیا پر زابل نسته له ما اتل نسته. یعنی دا په 1919 هجري کې د امیر کروړ سوري د امیر پولاد د زوی دا ویاړنه دومره غوړېدلې ژبه په هغه وخت کې چې یعنی یوه ډېره مهذبه یو ډېره صفا سوې ژبه یو ډېره غوړېدلې ژبه ده. نو دا به تر 1919 مخکې خورا ډېر تاریخ لري. خو دا چې ځینې اثار یې له موږ څخه ورک دي له موږ ته په لاس نه دي راغلي یا د هغه وخت لیکدود موږ ته په لاس نه دی راغلی. ارواښاد عبدالعلیم اثر د پښتو تر اسلام د مخه لیکدود پالي یا خروشتي بولي. پالي یا خروشتي یو ډول لیکدود خو ارواښاد علامه رشاد صاحب دغه خبره د تعامل وړ بولي. هغه وایي چې دا پالي نه دی خروشتي چې دی هغه لیکدود دی. ولی چې خروشتي لیکدود نور هم یاد کړی دی. د لیکدود په اړه باندې به سوکه سوکه تر یو څه حوالو تیریږو. دلته ما حوالې راخیستې دي د انګریزانو حوالې دي مطلب د دغه رشاد صاحب حواله ده. یو بل 2.5 کاله تاریخ لرلو یو بل حواله ده د محمد یونس خان د پېښور د هغه تالیف دی او د جاپان د شهنشاه میکاډو په کتابخانه کې د مهاتما بود د مذهب یو کتاب دی د هغه حواله ده. د هغه رسم الخط چې دی خروشتي دی یعنی خروشتي دی او ژبه یې پښتو ده. غالبا د بلخ په شاوخوا کې لیکل سوی دی. دا هم د علامه رشاد صاحب. علامه رشاد صاحب زموږ له هغو شپږو ستورو څخه دی چې بیخي دومره یو باوري یو مستند مؤرخ مستند محقق دی مستند لیکوال دی چې هر خبره اتنټیک ده. یعنی هغه به حواله خبره نه کوي. دومره مواد ورته کتلې دي چې ما ورته تصور نس کولی او بیا ما ورته کتاب لیري خلک یو یعنی ډېر کتابونه نس کتلی. هغه د یوې حوالې دپاره که زه دا ووایم چې 300 صفحات یې کتل 400 صفحات یې کتل زه به دروغجن نه یم. ولی ما د هغه اثار لیدلی دي د هغه تحقیق ما لیدلی دي چې وجدان بیخي د اطمینان اوبه څښي د هغه پر تحقیق باندې. داسې نور مشران سته لکه استاد حبیبي صاحب استاد بینوا صاحب استاد قیام الدین خادم استاد الفت صاحب داسې ډېر دغه سته چې هغه مطلب د تحقیق دغه وي. د پښتو ژبې اوسنی لیکدود چې دی دا د عربي ژبې پر نسخ لیک باندې بنا دی. د پښتو ژبې اوسنی لیکدود د عربي ژبې پر نسخ لیک باندې رغېدلی دی او رغونکی د سلطان محمود غزنوي وزیر حسن میمندي دی. سلطان محمود غزنوي پاچا دی د هغه وزیر دی حسن میمندي نومیږي. دا پر عربي نسخ لیک باندې د پښتو یو څه نقشې د سمبلز د الف ب ت س ج ح خ دال کنه دا سمبلز هغه جوړ کړي دي د پښتو د پرونانسیشن د اداینې لپاره او په دې کې 5 کسانو کردار لرلی دي. تر اوسه پورې یاد کسان چې دي هغه کسان به زه یاد کما. اولنی سړی د حسن میمندي دی یا حسن میمندي. دویم سړی باعزید روشان دی. دریم سړی خوشحال بابا دی چې په دې خط کې مطلب یو څه نه څه الفاظ یو څه نه څه توري یو څه نه څه نقشې یو څه نه څه سمبلز مشترک کړي دي. څلورم سړی چې دی هغه محمد ګل خان مومند دی چې له موږ سره دا ښځینه یې چې ده دا وږي کږدۍ دا د هغه دین دی د هغه ورکړه ده او دې ته پنځم سړی خان شهید عبدالصمد خان دی. دا 5 کسانو د تاریخ په اوږدو کې د پښتو دپاره خصوصا د لیکدود په برخه کې
هغه کوشش کړی دی، هغه آثار یې وړاندې کړي دي چې موږ پر هغه باندې حساب کولی شو. زموږ دا نن چې زموږ د پرونانسیشن دپاره، زموږ د ژبې د اداینې دپاره چې له موږ سره کم توري سته، هغه د دا خلکو مرهونې منت دي چې موږ ته یې راکړي دي. دغه 5 کسان نور هم پکې، خو د یاد وړ دا 5 کسان دي. نور خو نو دنیا ده دومره آثار لیکل سوي دي، وروسته به یاد کو. دا خلک هم نه یېروو چې چا کار کړی دی په تاریخي حواله په ادبیاتو کې. نو تر اوسه پورې چې دا کم غږونه یا موږ استفاده جن کوو، هغه د دا خلکو دین دی. رابسو د ګړدودونو په حواله. ګړدود یا لهجه. ګړدود لیکدود. یو لیکدود دی ژبه پر دا دوه بنیادونو ولاړ دی، یو لیکدود دی یو ګړدود دی. لیکدود د لیک ډول ته وایي، زه یې څنګه لیکم، دا د لیکدود دی. دې ته ما ویلي چې پر لیکدود به یو وخت بله ورځ یو لیکچر کوو، یو سرکل به پراخ وو، هغه ډېره علمي موضوع ده او ساینټیفیک موضوع ده. او یو ګړدود دی. ګړدود چې زه څنګه ګړېږم، څنګه غږېږم، څنګه ګایېږم، یعنی دا ته لهجه وایي. یو لیکدود او یو ګړدود. لهجې په پښتنو کې خورا ډېرې، دومره ډېرې لهجې دي په پښتنو کې چې ما دوی ته یو ورځ مثال ورکړ. مال په کندهار کې خلک جیش تورې وایي، جیش که نه، نه جیم دی نه دال دی، جیش. چې چمن ته راسي بیا یو څه دروند سي، دیرش وایي. بیا چې داسې لږ راواوړې بیا د اکاسیان ته چې ورسې دیش سي، دیش. بیا چې داسې د کاکړو سیمې ته ولاړ سي بیا درس. یو توری دی، یو نیم سل مله مځکه ده، په دې کې دا یو توری. او بله لا دا لکه زموږ د پیتاو بیانځي جلا ځان ته یو لهجه ده چې سړی په پوسي چې سره غږېږي ته به پوهېږې چې دا د دا ځای دی. دا په عبدالله خان کې چې د کاکوزي څه پوښتنه وکړي چې تور تا د دېرش باید حساب وکړه، دی وایي 13، یو 13، 2 بل هېڅوک نه وایي. یعنی دا په پښتو کې ما د دې لهجو په اړه زه درته وایم، د دې ګړدودونو په اړه چې دومره ډېر ګړدودونه دي، خو 3 ګړدوده بیخي پراخ دي. 3 ګړدوده یا 3 لهجې دومره پراخې دي په پښتنو کې چې پر هغه باندې حساب ځکه کېدلی شي چې دا نور واړه واړه ګړدودونه پکې ځایېدلی شي. یو زه خپله ذاتي یوه ته ختیځ ګړدود وایم چې دلته ما دغه لیکلي دي. ختیځ ګړدود د افغانستان له شمالي سیمو څخه، شمال ته کومې سیمې دي، له هغه څخه یې راواخله تر کابل، ننګرهار، پېښور، دیر، سوات او بونیر. یعنی دا زموږ ختیځه لهجه ده. په پښتو کې دا هغه ختیځه لهجه ده. ختیځه څه مراد دا چې لمر له کومې خوا راخېږي، دا ته موږ ختیځه لهجه وایو که نه. او بل منځنی ګړدود دی. منځنی یعنی په منځنۍ سیمه کې چې پښتانه چیرې پراته دي، دغه په منځنۍ سیمه کې دا ګړدود دی. څه توري کې ووایم تاسو بیا دغه وایاست که نه، لکه دا موږ اوښ که نه. او دا ډېره د بنیادي لهجه ده چې نه شین دی نه ښې ده. دا اوښ دا توري نه دی، دا اوښ موږ نه ګاف دی نه ژې ده. دا توري چې ته کله د دې ګړدودونو سره ته اشنا سې، دا فیلالوجسټ سې، د ځوانان ناست دي، مطلب که ته چیرې په فیلالوجي کې کار کوې نو بیا ته د دې په وزن پوهېږې. دا چې کله د خلک سره تللی دي بیا یې دا بدلون راغلی دی. د پېښور خلک یې ښې وایي، زموږ خلک یې شین وایي، دروند شین نه یې پښتو. د پېښور خلک یې پښتو وایي، حالانکې دا په منځنۍ لهجه کې پښتیو ده، پښتیو. یعنی دا یو څه ګران پرونانسیشن دی. زموږ په دې قالب کې ستا، خو له موږ سره څه تکلیف غواړي. موږ اسان خوښه خلک یو، سوکه بیا مطلب دا لهجې بدلون کوي که نه. لکه اوس یو کوچنی مثال تاسو درکمه، ته چې د کوچلاغه څه وګرځېږې تر کلا سیف الله پورې یا څه لږه په دې خوا، په دې کې دا دروند دا سپک شین نسته. ته به ورسېدی شاه محمد ته هم شاه محمد وایي، یعنی سپک شین نسي ویلی. د دوی سره د اداینې یعنی د دې پرونانسیشن نسته.
د تلفظ د اداینې د قالب د دوی سره نشته. دا منځنۍ لهجه ده. د منځنۍ لهجې ځایونه چې دي صاحب دا پکتیا ده، پکتیکا ده، زابل دی، قلات دی، ناوه ده. مطلب دا سیمه تاسو ته به یو اندازه سوي چې کوم خلک دغه ژبه کوي. نو دا منځنۍ لهجه ده. او یوه ډېره غټه لهجه دریم ګړدودي زه لویدیځه لهجه ورته وایم. دا لویدیځه لهجه چې ده دا د فراه هرات فراه زمینداور شینډاند د هغه له شاوخوا سیمو څخه هلمند، ارزګان، ترینکوټ، کندهار، چمن، کوټه، ژوب ان تر بنو. دا د بنو څه چې تېر سي دا کرک خټک دا پر دا توبې سر باندې چې ته ولاړ سې هغوی هم ژ یادولی سي. موږ وایي یعنې دا زموږ د لهجې اثرات تر هغه ځایه سته. هغه هم موږ وایي. پېښور یوسفزي خلک چې دي هغه موږ وایي. مونږ که نه مونږ وایي. او دا د منځنۍ لهجې خلک چې دي دا موږ وایي. نو دا زموږ هغه درې غټې لهجې دي یا درې غټ ګړدودونه دي چې موږ دغه نور کوچني کوچني ګړدودونه دا کوچني کوچني لهجې دا پکې یادولی سو. یوه لهجې خبره بله ده چې هغه ډېره دغه ده، ډېره لرغونې ده، ډېره زړه ده. هغه زموږ په دې حوزه کې ده، لکه ځینې خلک ترینو ورته وایي، پارنایي کې ویل کېږي. د شاوخوا ژبو اثرات نه دي پر سوي. هغه لهجه تر اوسه پورې ژوندۍ ده او سوکه دا زموږ خواته راځي. و چې ته ورسې دوی په خپل منځ کې خو یو رنګه وایي او د موږ سره بیا سم غږېږي. یا ته داسې ورسه مطلب دغه ته وزیرو ته مسعودو ته. خو دا ټولې لهجې چې ته په نظر کې ونیسې دا ټول ګړدودونه دا په دې درې ګړدودونو کې ځایېږي. یو ختیځ، یو منځنی او یو لویدیځ چې ما تاسو ته دغه در یاد کړه دا ځایونه یا د دوی دغه جغرافیه یا د دوی د اوسېدلو ځای. اوس به تر ګړدودونو هم راتېر سو، ادبي دورو ته به راسو چې پښتو ادبي دورې یعنې دغه هغه تاریخي اړخ دی چې موږ د خپلې موضوع سره پاته سو. ژبه وه، لیکو، لیکبڼې وې، ادب و، پر دې وږغېدلو. پښتو ادب د تاریخي شالید په رڼا کې دغه ته به لږ دغه ورکو وخت او بیا به انشاءالله پر مخ دغه بل سیشن ته ولاړ سو. ادبي دورې داسې دي چې پوهانو په 4 برخو ویشلي دي. ادبي دورې پوهانو په 4 برخو ویشلي دي. دا ما بل ځای هم حواله کړي وې. اوله دوره یې له 140 هجري څخه، هجري خو اوس 1440-1540 په دا مابین کې ده، یعنې له 119 هجري څخه تر 900 هجري پورې دا زموږ اولنۍ ادبي دوره ده تر اسلام راوروسته. په 119 هجري امیر کروړ سوري تېر سوی دی چې ما یې مخکې تاسو ته ویاړنه وویله او د دې ذکر په پټه خزانه کې سته. پټه خزانه هغه کتاب دی چې ارواښاد لوی استاد عبدالحی حبیبي هغه ته په کوټه کې په لاس ورغلی دی. دا زموږ د کوټې ویاړ دی. لیکل سوی دا د هوتکو په دوره کې. د هوتکو دوره چې وه، د هوتکو دوره د میرویس نیکه 4 باچاهان تېر سوي دي. میرویس نیکه، شاه اشرف، شاه عبدالعزیز او شاه محمود، شاه حسین، دا 5 کسان د 13 کاله باچاهي کړې ده. په دې دورو کې د شاه حسین دوره هغه ده چې پټه خزانه په هغه وخت کې لیکل سوې ده. موږ یو ادبي دربار درلود په کندهار کې. دغه ادبي دربار کې محمد هوتک هغه سړی و چې د پښتنو ډېرو پراخو شاوخوا سیمو ته ولاړ او په هغه سیمو کې لټون وکړ. دغه د شاعرانو ژوندلیک د هغوی حالات یې راواخیستل. په پټه خزانه کې درې برخې، درې بابه، درې خزانې دي. په اوله خزانه کې 23 شاعران دي معرفي سوي دي. 23 شاعران د پښتو له امیر کروړ څخه ونیسې مطلب
ښکارندوی و، شیخ تیمن و، اسماعیل سړبنی و، دا ټول پکې راخیستي دي. دویمه خزانه کې 21 شاعران دي، 21 او 23 دا 40. په وروستۍ برخه کې 6 ښځینه شاعران دي. یعنی دا یوازې د نارینهو کمال نه دی، په دې کې په دا پټه خزانه کې د 6 ښځینه شاعرانې چې دي هغوی هم له موږ سره د دې پښتو په پالنه کې، د دې پښتو په روزنه کې، د دې پښتو په ادبیاتو کې برخه لرلې ده. وروستی بیا د محمد هوتک د خپل نیکه او د خپل پلار د دې ذکر کوي، یعنی 53 کسان په دا پټه خزانه کې شته. دا پټه خزانه له 109 څخه رانیولې، مطلب بیا تر ډیره وخته پورې لکه ما چې مخکې یاد کو دا د لودي خاندان، د لودي کورنۍ خلک چې په هغه کې شیخ رضی لودی دی، شیخ حمید لودی دی. وبخښئ څه ځنډ و خنډ رامنځته سو، خو دا زموږ یو څه مجبوریانې وي. نو دلته ما دا کتابونو حوالې راخیستې دي، د شاعرانو نومونه مې راخیستې دي، تر هغو به یو څه تېرېږم، خو داسې سرسري به بیا هم یادوو. د دغه اولنۍ دورې چې موږ یاده کړې ده، دا له 1918 تر 1404 پورې، 119 څخه هجري، 119 څخه تر 900 پورې، او په دا عیسوي حساب دا موږ ته چې به پوهېږو په دا عیسوي حساب له 918 څخه تر 1404 پورې. په دې دوره کې له موږ سره څوک را سره دي د دې دورې شاعران؟ امیر کروړ سوري په 140 هجري کې تېر شوی دی. تر هغه راوروسته ابو محمد هاشم سرواني د هلمند د سروان سیمې د سالو وژمای کتاب دی، دا په 223 هجري کې. شیخ رضی لودی له 351 څخه تر 390 پورې په ملتان کې واکمن پاتې شوی دی. شیخ حمید لودي دی او امیر نصر لودي دا شاعران دي. او بیا د شیخ بیټنی یا بیټ نیکه مناجات، دا پالنه ستا د خدای لوی خدای لوی خدای، دا بیا د بیټ نیکه مناجات دي. اسماعیل سړبنی په 400 کې او خورشبون نیکه په 411 هجري کې مړ دی. ورپسې شیخ اسد سوری دی، شیخ تیمن دی، تایمنی دی، ښکارندوی دی، ملکیار غرشین دی، شیخ قطب الدین بختیار کاکی دی، بابا هوتک دی، شیخ ملکیار دی، اکبر زمینداوری په 901 کې د ژوند کړی دی. او دا خلک د اکبر زمینداوری چې دی دا د پښتو د لومړۍ غزلې مخترع بولي، یعنی غزل اکبر زمینداوری اول لیکلې ده. غزل هغه صنف دی، هغه ژانر دی چې خلک وایي چې دا د فارسي څخه پښتو ته راغلی دی. مګر ځینې داسې آثار ستا لکه اوس د اکبر زمینداوری چې دی 901 د دې ښه ډېر وخت کېږي، نو هغه اول غزل لیکلې ده. ورپسې سلطان بهلول لودي دی، خلیل نیازی دی، شیخ صالح، زرغون خان نورزی، بابړ خان، دوست محمد کاکړ، زرغونه انا او رابعه، دا تر 900 هجري پورې تېر شوي دي. دا زموږ هغه خلک دي، زموږ هغه ادبي شتمني ده چې له موږ سره آثار سته، له موږ سره مطلب هغه شتمني، فکري شتمني سته چې موږ سره شریکه کړې ده، له موږ سره پاته ده، موږ خوندي کړې ده. دا د دې دورې شاعران دي، دا چې ما یاد کړل. د دې دورې نثر لیکونکي چې دي هغه سلیمان ماکو 612 د 15 صفحې د موږ سره پاته دي، او 15 صفحې په چاپي بڼه سته، په لیکلې بڼه دغه نسخه سته 15 صفحې دي. محمد بن علي البستی په 950 هجري کې تاریخ سوریه لیکلی دی. احمد بن سعید اللودي په 680 کې د لودي پاچاهانو اعلام اللوزی په اخبار اللودي او داسې نور. دا د دې دورې دي. د شیخ کټل رغونی پښتانه 950 اټکل کیږي. اټکل معنی اندازه یې داسې ده چې دا په 950 کې لیکل شوی دی. شیخ ملي 800 له ننګرهار پېښور ته د شیخ ملي دفتر په نوم، کجو خان سدوزی مندړ د سوات اوسېدونکی چې یو تاریخ یې لیکلی دی، کتاب یې راورټي ته په لاس ورغلی. خان جهان لودي 933 یا 893 تر 933 میرات الله فاغنه د سلطان سکندر زمانه
په دې دوره کې د سوریانو کورنۍ، د ملتان د لودیانو کورنۍ، غزنیچیان، غزنویان او غوریان له 500 تر 600 هجري پورې، د خلجانو کورنۍ له 608 څخه تر 921 پورې، د هند لودیان او داسې نورې کورنۍ او باچاهانو چې مورنۍ ژبې پښتو ته یې چوپړ او خدمت د یاد وړ دی. اوس راځو دویمې دورې ته. دویمه دوره له 900 څخه تر 1100 پورې، یعنی دا 200 کلنه دوره ده، له 900 څخه تر 1100 پورې، له 1494 کاله څخه تر 1408 پورې. دا وضاحت ما په دې ورسره کړی دی چې دا هجري ډېر خلک نه پوهېږي که نه. په دې دوره کې یاد شاعران چې دي ښه دی نومونه بې واخو: میا روشان، شیخ عیسی مشواڼی، میرمن نیکبخته، شیخ بستان بړیڅي، الله یار الکوزی، ملا الف هتک، ارزانی، علی محمد مخلص، ملا عمر، میرزا خان انصاری، دولت لوانی، واصل، میرخان، ملا مزمند، اخون درویزه، عبدالکریم او خالق داد، عبدالقادر خان خټک، دا د خوشحال بابا زوی، صفدر خان، اسکندر خان، گوهر خان، بهرام خان، حلیمه خټکه، خواجه محمد بنگش، رحمان بابا او نور. دا په دې کې ډېرې یادونې په د پټ خزانه کې دي، او د پټ خزانې په پس منظر کې زه تاسو ته لږ وضاحت په دې وکړم چې پټ خزانه هغه اولنی کتاب و چې پښتو ادبیات یې تر 119 هجري پورې رسول. د دې په څنګ کې ځینې ژبې داسې وې، نومونه یې په کار دی زه نه واخلم، په دې ګاونډیو کې شتمنې ژبې داسې وې چې هغوی دا کتاب ته د شک په نظر کتل چې دا زما خیال د حبیبي صاحب یو دغه کړی دی که نه، داسې د شک په نظر یې ورته کتل. ځینې خلک یې راوپارول، ځینو خلکو پر دې کتاب باندې انتقادونه وکړل چې دا توره یې داسې دی، دا یې داسې دی، دا یې داسې دی، خو ډېر کوشش یې وکړ چې دا پښتو تر موږ مخکې نه سي، دا لرغونتیا یا زړتیا یا دا ویاړ د دوی په برخه نه سي. نو د هغوی هڅه دا وه، خو د پښتو داسې آثار وه، پښتانه داسې بې پامه خلک پاتې سوي وه چې دا خپل آثار یې حتی چې تر خاورو لاندې کول، چې وروره دا کتابونه ما تر هدیرې پورې رسوه، داسې نه وي چې درناوی یې ونیسي. خپل آثار به وو. د زیري خبره ده، په اوس کې یو کتاب چاپ سوی دی، اسرار الافغان، په فارسی چاپ سوی وو، بیا په عبدالعلی غورغشتي په کراچي کې موندلی و دا کتاب اسرار الافغان، فارسی شکل، فارسی بڼه. دا یې و پروین ملال ته ورکړی، هغه د افغان اتیشه وه، هغې رفیع صاحب ته ورساوه، رفیع صاحب پر دې باندې کار وکړ. دغه کتاب اسرار الافغان تر پټه خزانه 140 کاله مخکې لیکل سوی دی، پخوا لیکل سوی دی. د پټې خزانې چې څه شواهد، څه خلک په پټه خزانه کې لږ په لنډون راغلی دي، په لنډه توګه راغلی دي، په اسرار الافغان کې په ډېره غوړېدلې بڼه راغلی دي. په اسرار الافغان کې یعنی هغه یو مستند بیا پښتو ته وژباړل سو، په اوس کې چاپ سوی دی. اسرار الافغان د پېښور د اکیډمي لخوا چاپ سوی دی، ژباړلی آصف صمیم صاحب دی. ډېره په زړه پورې سریزه حبیب الله رفیع صاحب پر لیکلی ده. هغه کتاب مطلب دغه زموږ څه چې آثار دي چې چا څنګه نظر ورته کتل، هغه یې له دغه څخه وایستل او دا یې مستند کړل، دا یې باوري کړل. دغه درېیمه دوره ده او بیا څلورمه دوره ده. پر ځوانانو باندې کېدای سي دا څه اوږده سي کې نمونه واخلمه. د دې دورې تاریخ لیکوالان چې دي، یو شیخ قاسم دی. دغه شیخ قاسم چې ما یادونه وکړله دا په 915 کې دغه چې دی دا اسرار الافغان چې لیکلی دی، دا د شیخ قاسم کودی دی. مخکې ما یې وضاحت وکړي، پښتانه دغه رشتې بیخي ډېرې پالي، زوی، لمسی، کړوسی، کوسی، کودی او بیا پردی. یعنی تر کودي پردی نه پرېږدي، تر هغو یې نه پردی کوي، د کودي بعد بیا پردی سي. نو دا اوس چې کوم اسرار الافغان لیکلی دی،
د دغه سړي نوم حسین بن صابر بن خضر سینزای، حسین بن صابر بن خضر سینزای، دا د شیخ قاسم کودی دی. دا چې د اسرار الافغان لیکلی دی شیخ قاسم 956 تذکرة الافغان د نعمت الله هروي، دا زموږ هغه کتاب دی چې په 1020 دا کې ژوند کړی دی. مخزن افغاني دا کتاب نوم دی، د هیبت خان کاکړ په مرسته لیکلی دی. دا هغه کتاب دی چې زموږ د دې انصابو د تاریخ، پښتانه د دې انصابو د تاریخ هم ډېر شوقیان دي. کاکړ نیکه چیرې پټ دی او څک نیکه چیرې پټ دی او فلانا نیکه چیرې پټ دی، که نه په دا پسې ډېر ګرځي ته وا موږ د چا اولاده یو څنګه یو دا کیسه یې دا ستړی هم ډېره په برخه ده. دا هغه اولنی کتاب دی، دا مخزن افغاني چې نعمت الله هروي د هرات اوسېدونکی هغه لیکلی دی د هیبت خان کاکړ په مرسته باندې. په دې کتاب کې دا اولنی وار لیکل سوي دی چې پښتانه د قیس عبدالرشید زامن دي، یعنی جد امجد دی قیس عبدالرشید دی، او بیا داغه درې زامن دي، سړبن او بیټن او غورغشت. د سړبن اولاده دا خورشبون او شرخبون یعنی آل دا غوی اولاده ده، او دا بیټنی چې دی او بیا غورغشتیان چې دی. مطلب دا ځینې خلک بیا کرلان هم یادوي، خو بهرحال د انصابو ډېره لویه موضوع ده، ډېره پراخه موضوع ده، ډېره غوړېدلې موضوع ده، خو اتنټیک نه ده. دا زه تاسو ته باور در کوم، لکه دلته چې عابد صاحب دراني صاحب دا یو خبره وکړله، یو محترم سره و چې مطلب دا قومي ژبه یا د قوم ډیفینیشن تعارف چې شته که نه، نو ما دا خبره ورته وکړه، مال دا ډېر اوږد مبحث دی، یعنی ډېر اوږد بحث دی، ډېر اوږده وراشه ده. زه په دې اړه باندې دلته هم زه دا وایم چې د انصابو زموږ د انصابو چې څه شجرې دي یا لیکل سوي دي، دا په خپل ځان کې ډېر اوږده ډېر سوالونه لري، دا اتنټیک نه دي تر اوسه لیکل سوي. که چیرې موږ دغه تاریخونه وګورو، زموږ اولنی دا تاریخ چې دی دا په 1412 کې لیکل سوی دی. 1412 څخه ستا په 190 ستا په 190 کې ستا اولنی معلوم شاعر امیر کروړ، او دا کتاب چې دی دا 1412 یعنی 412 کاله کېږي چې دا لیکل سوی دی. په دې 412 کاله مخکې چې دا کتاب لیکل سوی دی، که ته د هغوی حوالې وګورې، یعنی د کومه ځایه څه تا دا حواله واخیست، تا ته چا وویل چې دا یعنی اتنټیک نه دی، هغه کتاب د حوالو پر بنیاد باندې نه دی لیکل سوی، خو لیکل سوی دی تر اوسه پورې موږ یو لاس پورې نیولی دی. نو دا بل د هیبت خان کاکړ په مرسته چې ډورن یو انګریزو په 1816 کې ژباړلی دی دا کتاب. بل شیخ عباس سروانی دی، د تاریخ شیرشاهي لیکوال دی، او نور بیخي ګڼ شمېر د دې دورې تر ټولو نوموړی او ستر پاچا فرید خان سوري د حسن خان زوی و چې په دربار کې پښتنو ته داسې ویلو خبره یادېږي. دا خبره یاده کړې ده، زما په دربار کې د قبیلویت خبرې مه کوئ، زما په دربار کې یعنی پښتانه یو دي، زما په دربار کې د قبیلویت خبرې مه کوئ. پر دې موضوع باندې هم ډېره خبره کېدلی سي. د ویل دي چې ما ته ټول پښتانه یو دي. بیا درېیمه دوره شروع کېږي. درېیمه دوره چې ده له 1100 څخه تر 1250 پورې، یعنی 1.5 سل کاله دوره ده. دا له 1488 تر 1840 1488 ډېره رانږدې ده. محمود خان صاحب دی. د دې موضوع اصل کې موضوع څه خسته ده. د دې دورې یاد شاعران عبدالحمید مومن دا بیخي د عبدالحمید مومن داسې په خوله چې زه یاد کړم ډېر ناوله در راته ایسېږي. یو خوشحال خان چې د زرین دورې بیخي مخکښ دی، دا چې زه یاد کړم زه دعوه کوم چې خوشحال بابا هغه شاعر دی چې موږ یې د دنیا د ژبو د لوړو شاعرانو سره پرتله کولی شو.
یو رحمان بابا چې زه یاد کړم دلته خو په دا دورو کې دغسې که نه نمونه یې په مخه راسي چې یاد سي. رحمان بابا هغه شاعر دی چې زه فکر کوم چې په پښتون وطن کې په پښتون قام کې به داسې کور نه چې د شعر ازانګه دې نه وي ورسېدل. ګوره هسې کردګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما ما و ټول جهان ته مخ و تا ته شا ما و ټول جهان ته شا و تا ته مخ کړ تا و ټول جهان ته مخ و ما ته شا کړ چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه ترکه ما په هغه ورځ خپله رضا کړه که نه دا. او دریم حمید بابا د نظر خیالي یو دغسې شاهکار شاعر دی چې زه فکر کوم چې بیا پښتنو نه دی پیدا کړی. یعنی دا درې سره سرخیالان دي، یو د رزم خوشحال بابا او یو د رحمان بابا د تصوف په برخه کې ارزانی خشکی دا مخکش دی او رحمان بابا د مذهب سړیتوب د ناصحانه انداز تصوف پکښې او حمید بابا چې دی هغه د بزم شاعر دی. یعنی د ګلو د بلبلو د ښکلاو دا جمالیات نه دي. جمالیات په خپله د ځینې توري داسې وي چې انسان ته ډېر داسې ایسېږي لکه اوس زه یو چا ته وایم چې یاره ښایست څه ته وایي دی خو په خپله په پوهېږي په دا ښایست څه ته وایي مګر تعریفولی نشي. دا یو کتاب نه په سلګونو کتابونه د جمالیاتو په اړه لیکل شوي چې ښایست څه ته وایي عام یو توری دی خو پیښه دا ده چې دا ښایست تعریفول دا ډېر ګران کار. داسې نو نور توري ستا لکه اوس ژوند که ته اوس یو چا ته ووایې چې ژوند څه ته وایي یعنی دی خو په پوهېږي په خپل ځان کې مګر د دې تعریفولو دپاره به دی 100 کتابونه ډک 100 کتابونه به ولیکي خو د دې هغه مطمئن کولی نشي ته. داسې ډېر توري سته چې پر دې خپلو وږو یې د معنا ډېر دروند بارونه راخیستي موږ نسو کولی چې هغه دې په یوه جمله کې ځای کړو یا دې په یوه کتاب کې ځای کړو. داسې ډېر پراخ. نو حمید بابا د دغه دورې شاعر دی چې دلته یاد سو. محمد یونس، محمد عیسی اخونزاده، مسعود کلندر افریدی، بائی خان، ملا فیر محمد هوتک، ملا یار محمد هوتک، سیدال خان ناصر، ملا نور محمد خیلجی، ملا محمد یونس توخی، ملا صدیق الله پوپلزی، علایار افریدی. دا علایار افریدی د بوري څخه بیا تللی دي کوهاټ ته بیا هلته ژوند کړی دی. او عادل بړیڅي، طاهر جمریاڼی، حافظ بارکزی، ملا عباس توخی، نصر الدین اندړ، عبداللطیف اڅکزی، محمد هوتک، میرمن نازو، زینب، احمد شاه بابا. احمد شاه بابا هم په دا بهیر کې ستا دغه باقاعده جلا دیوان دی، دیوان چاپ دی. د ډیلي تخت یې راومه چې رایاد کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه. همدلته دا نمونه داسې د ژبې پر سر یادېږي خو چې په دې کرکټرز پسته وګرځېږي په دې کردارونو پسته وګرځېږي په هر یو کتاب ډکېږي. تیمورشاه درانی دی، خانګل خلیل دی، ملا پیر محمد کاکړ دی. په ملا یاد سوی دی دا پیر محمد کاکړ د دغه د کاڼمې ترزي سره نږدې یعقوب یو کلی دی د دې اوسېدونکی. او دغه ملا پیر محمد کاکړ یا پیر محمد کاکړ معرفت الافغاني کتاب لیکلی و بیا صاحبزاده صاحب چاپ کړي او د دیوان چاپ سوی دی. ډېر د کلاس شاعري ده، ډېر نازک خیاله شاعر دی. او د ارزښت یو بل دا دی چې دا کاڼمې ترزي د یعقوب اوسېدونکی و د احمد شاه بابا د زوی شهزاده سلیمان استاد دا ملا پیر محمد کاکړ. یعنی موږ نه یو په خبر که نه دا لړۍ او دا کړۍ دا بیخي سره نښتي دي ټول وطن سره نږدې وو که نه. دا عبدالرحیم هوتک، میاں فقیر الله جلال آبادي، څومره شکارپوري څومره چش دا په شکارپور کې مطلب یو دغه دی. اخوند غدا، میاں عمر څمکنی، محمدي صاحبزاده، افضل خان خټک. افضل خان خټک ډېر لوړ نوم دی. تاریخ مرصع لیکلی دی چې وینې سړي ویل لوستلو ته غړی اوسي. بیخي غټ کتاب دا د خوشحال بابا د کورنۍ دی. علي خان دی، کاظم خان شیدا دی. کاظم خان شیدا تر اوسه پورې خلک څېړلی نشي دومره ګران شاعر دی. یعنی که زه دا ووایم چې ګران په دې معنا چې یعنی د څېړنې دپاره خلک دومره توان نه لري چې څنګه یې وڅېړو. هغه
نږدم بار لکه شبنم پر دوش د ګلو. دا شعر د ده یو ساینټیفیک اپروچ لري چې یعنې د چش په دود نه خیژم اسمان ته، د آفتاب په کمند نه خیژم اسمان ته، نږدم بار لکه شبنم پر دوش د ګلو. آفتاب لمر ته وایي، د آفتاب په کمند نه خیژم اسمان ته، یعنی هغه سهار چې لمر راوخیږي د ګلانو پر پاڼو باندې چې شبنم پروت دي، دا شبنم پورته سي والوځي که نه؟ نو دی وایي د آفتاب پر کمند نه خیژم اسمان ته، نږدم بار لکه شبنم پر دوش د ګلو. یعنی چې د شپې به برته بیا راسم، بیا به د ګلانو پر پاڼو باندې زه بار یم. یعنی یو ساینټیفیک اپروچ دی دا چې مطلب دا څنګه یې لمر پورته کوي، څنګه دا تپش دا اوبه پورته کوي، څنګه یې هوا ته بیایي، بیا د شپې په دا خونکي کې بیرته څنګه راځي. یعنی د هغه دورې دغه سړی ډېر ګران شاعر خوشحال خان شهید دی، حافظ رحمت خان بړیڅي دی، نواب محبت خان بړیڅي دی. دا محبت خان بړیڅي باقاعده یې پاچاهي کړې ده، مطلب د هغه هم دیوان سته، پښتو ډېر غټ دیوان دی. نواب مستجاب خان علایار خان، حافظ الپوري، قاسم علي افریدی، عبدالعظیم رانیزی، رحمت داوی، میاں نعیم متیزی. زبردست خان یو نوم دی، ځینې ځایونه زبردست خان کاکړ لیکل سوی دي، مګر تصحیح دا ده چې زبردست خان ترین دی. زبردست خان موږ په دا نکلونو کې به موږ اورېدلي، تاسو هم اورېدلي چې د زبردست د چړې موټی یې خوړلی، دا د مومن خانو د شیرینو په دا نکلو کې سته. دا زبردست خان دوه کتابه له موږ سره پاتې دي، یو ذخیرة القرآ دی او یو نافع المسلمین دی. د دې یادونه حبیب الله رفیع صاحب په خپل یو کتاب کې کړې ده، هغه ذخیرة القرآ یې چاپ دی. یعنی دغه کتاب دغه اثر له موږ سره پروت دی. شمس الدین کاکړ دا ډېر لوړ نوم دی، په کندهار کې پاته سوی دی، په لاهور کې پاته سوی دی، د کندهار څخه ډېر خواشینی تللی دی. ملا جمعه خان بارکزی دی، په سلهاو داسې نور شاعران سته. د نازو انا یو شعر به در سره شریکم، ډېر په زړه پورې خلک یې وایي: سحرګاه و د نرګس لیمه لانده، څاڅکي څاڅکي له سترګو څڅېده، ما ویل ولې ښایسته ګله ولې ژاړې، د ولې ژوند مې د یوه خوله خندېده. یعنې دا د نازو انا شعر دی. د دې دورې تاریخي کتابونه محمود داما، پټه خزانه چې اوس مې یادونه وکړه، د پښتنو نسبنامه، تاریخ مرصع، د محمد رسول هوتک بیاس، تذکرة الملوک، سولت افغانی، تواریخ حافظ رحمت خانی او داسې نور ډېر کتابونه چې تر موږ پورې خپله مورنۍ ژبه را رسولې او خوندي کړې ده. تر ټولو وروستۍ دغه ده څلورمه دوره ده. څلورمه دوره نو تر یو حده پورې به زه هم ته یم خبر یاست، تر دا به تېر سمه، وخت به هم کامي. په دې کې اکثره د انګریزانو نمونه دي، ګرامرونه لیکلي دي، مطلب تر دغه تېرېږو. دا هغه لاسته راوړنې وې په پښتو ادبیاتو کې چې د تاریخ په شالید کې موږ تاسو ته تر خپله وسه پورې د خپلې مطالعې په توان ما مخکې اولنی یم د خوشحال بابا شعر ووایه چې د کتاب سره په اشنایي کې دا یادښتونه یا دا برداشت ما راخیستی دي، له تاسو سره مو شریک کړ. ستاسو له زغم څخه، ستاسو له اورېدلو څخه یو جهان مننه. کور مودان ښه ژوند ولرئ. که چیرې داسې یو پوښتنه څوک ولري د ګردودو په حواله چې کله موږ د لهجو یا د ګردودو په حواله چې کله موږ به ویل یا یلدغ کول، او تا ډېر په توضیح او په اثبات سره دغه درې لهجې تا ځله بېلې کړې. موږ دا اورېدل یا مې دا ویل چې دوې لهجې دي یا د ګردو په حواله، چې یوه د سبزۍ لهجه ده، یوه خوږه کندهارۍ لهجه ده. او پاتې سولو د املا د وحدت په حواله چې بیا په دې کې د ګردودو کم اثر راځي. سیاد صاحب ډېره مننه، ستاسو پوښتنه پر ځای ده.
لهجې د ژبې ښکلا وي، خصوصا د پښتو ژبې بیخي ښکلا ده. ښکلا په دې معنا چې څومره لهجې دي، داسې توري سته چې موږ به یې په یوه لهجه کې نه لرو، په بله لهجه کې به لرو. موږ ته د لوی استاد ارواښاد عبدالحی حبیبي دا توصیه وه، دا وصیت یې و چې تاسو تر ټولو مخکې، او دا د خان شهید په توصیو کې هم شته، چې تاسو تر ټولو د مخه پر ګړدودونو باندې کار وکړئ، لهجې ثبت کړئ، لهجې راټولې کړئ. یوسفزي لهجه ده، کندهاري لهجه ده، دا یوسفزي خو لا خیر یو قبیلې ته مختص ده که نه، په هغه کې ډېرې نورې قبیلې راځي. ما کوشش قصدن دا کړی دی، ما دا هیڅ یو ځای نه ده اورېدلی چې دا ختیځه لهجه ده یا لویدیځه لهجه ده. ما په لیک کې، ما په کتابونو کې، زما په آزاد نظرونو کې باقاعده 2-3 لیکنې سته، او په هغه کې ما دا شعوري دا کار کړی دی چې دا ختیځه لهجه ده او دا لویدیځه لهجه ده. منظور مې دا دی، مقصد مې دا دی چې په دې کې خو به یو دغه لهجې د قبیلو په اړه باندې پیژندل کېدلی شي. لکه اوس د کاکړو یو لهجه ده که نه، زه لکه ما چې د پیتاو بیانزي یو حواله درکړله، یعنی زه پوهېږم چې زه یو سړی واورم چې دا د کومې سیمې اوسېدونکی دی او د کوم ګړدود یا د کومې لهجې سړی دی. کله چې ژبه تحریر ته راځي، لیک ته راځي، یعنی زه دا وایم چې په خلو کې ژبه نه سمیږي. ته یو چاته خو نسې ویلی چې ته موږ مه وایه، موږ وایه. دی د دې اداینې تلفظ نه لري. اوس موږ پښتو لیکو که نه، پېښور خلک د موږ سره پښتو لیکي، وایي پښتو که نه. یعنی دا د ژبې تر جامعیته پورې، تر یووالي پورې د رسېدلو لار هم دا ده چې ته یې څنګه وایې، هغه خو ته وایه، ته له دې څخه څوک نشي راګرځولی. خو چې کله ته ادبیاتو ته راځې، کله ته تحریر ته راځې، کله ته کتاب ته راځې، زما او ستا د کتاب ژبه باید یوه وي. 2 لهجې خلکو ولې یادې کړي دي؟ د هغه وجه دا ده چې دا څه چې تحریر تر اوسه پورې راغلی دی، دا یا په کندهاري لهجه ده یا په ختیځه لهجه، یا هغه په اصطلاح په یوسفزي لهجه دی. په دې 2 لهجو باندې، په دې 2 ګړدودونو باندې زموږ تر اوسه پورې چاپ کتابونه هر څومره چې دي، یا په دا لویدیځه لهجه لیکل شوي دي یا په دا ختیځه لهجه. نو ځکه خلک وایي چې دا 2 لهجې دي. زه په خپله په دې حق کې یم چې د کتاب لهجه، د کتاب باید یوه وي. او دا پوهانو دا خبره کړې ده چې کله تاسو ګړدودونه ثبت کړئ، دا لهجې راټولې کړئ، خپله ژبه جامع کړئ، پوره یې کړئ، یو څه توري په دا لهجه کې شته، یو څه توري په دا لهجه کې شته، یو څه. مجاور احمدزیار په دې اړه باندې یوه خبره کړې ده. هغه مجاور احمدزیار د سوچه پښتو بیخي لوړ پلوي سړی دی، اوس هم ژوندی دی. او موږ د ژبو په اړه باندې یو 2-3 ډاکټران لرو، PhDs، چې هغه خصوصا پر فیلالوجي باندې PhDs کړي دي که نه. هغه وایي چې 4 برخې وي ژبه. یو ستا په زړو متونو کې، ستا په کلاسیک دیوانونو کې، ستا سره چې څه زاړه کتابونه سته، په هغه کې ستا 25 برخه ضرورت پوره کېږي، چې یعنې تا هغه زده کړې، هغه راواخلې، ستا ضرورت وي دا شي ته څه وایي، دا ته څه وایي، دا ته څه وایي، دا ته څه وایي، دا په هغه کې پوره کېدلی شي. 25% ستا په لهجو کې دي. 25% ستا په لهجو کې ستا چې ته د لهجې ثبت کړې، نو دا ستا مسله حل کېږي. هغه 25% دې ته ورکوي چې دا باید نیولوجیزم وي. نیولوجیزم یوه علمي یو فیلالوجیکل اصطلاح ده. نیولوجیزم هغه ته وایي چې ته نوي توري جوړ کړه. نوي توري څه مراد دا دی چې ستا ادارې،
ستا پوهنتونونه هغه کې هم د یوه سړي اختیار خو نه وي په هغه کې به ستا ادارې پښتو ټولنه ده د کابل مطلب یا پېښور اکیډمي ده یا پېښور پوهنتون دی یا پی ایچ ډیز خلک دي یا د کوټ پوهنتون دی د کوټ اکیډمي ده دا کم خلک هغه خلک چې دا سکالرز وي هغه پی ایچ ډیز وي فیلولوجسټان وي په ژبه پوهیږي د ژبپوهانو دا واک و اختیار هغه هم په ګډه باندې په اجماع باندې مطلب چې دوی ګډ سره کښېني پر هغه باندې یو داسې توري لکه اوس دا زبېښاک توري موږ ته راغلی دی زبېښاک دا د استثمار دپاره دی استثمار څه مراد دا یوه سیاسي اصطلاح ده هغه خلک لکه انګریزان چې یعنی دلته یې د دې څخه کالوني جوړوله کالوني یې دې دپاره جوړوله چې د دوی په مځکه کې د دوی په جغرافیه کې چې دا څه شتمني ده دا زه باید استثمار کړم یعنی زه یې د ځان کړم زه یې د ځانه سره یوسم مځکه خو د دوی ده میوه یې باید زه یوسم دې ته استثمار وایي یعنی زبېښاک یو ښکېلاک دی د استعمار دپاره ښکېلاک چې یو مځکه ښکېل کول یو سړی را ښکېلول یو سړی مطلب بندول هغه بیا مستعمره په دې ورته ویل کېدله چې دوی به یو ځای لاندې کوي هغه به یې استعماروه نو داسې نور ډېر داسې توري شته چې هغه په نوي شکل راغلي دي د نیولوجزم برخه دي ځینې داسې شته چې مطلب موږ یې په زړو متونو کې پیدا کولی سو په زړو دیوانونو کې پیدا کولی سو د هغوی آثار چې موږ وګورو د هغوی څخه پیدا کولی سو ځینې داسې توري شته چې زموږ په لهجو کې شته داسې ډېر توري شته چې مطلب په ارنایي کې به ورته وایي په وزیرستان کې به ورته وایي په مسودو کې به ورته وایي خو ما او تا ته معلوم نه وي او دی په خپله د یو حبیبي صاحب د یو شي حواله م ورکوي د حیوانانو ته چې دغه پکې ورچي دا خواړه اخور دا آب و خور دا د فارسي توري دي دی وایي چې هلته ما په دغه کې وزیرستان کې ولیدی دې ته بوسغالي وایي بس روغ رمۍ توري دي بوسغالي غولي غالي که نه نو دا د موږ سره توري شته او موږ ته نه معلوم داسې که چیرې موږ دا لهجې راټولې کړو په دې لهجو کې د موږ لپاره دومره توري شته چې موږ بیخي د خپل ضرورتونه پوره کولی سو د نورو ژبو اړتیا به موږ ته نه پاتېږي که پاتېږي داسې نه دی چې دا یو ګناه ده یا د ژبو جمهور دی د یو چا څه توري واخه پروا نه کوي ته خپل ضرورت په پوره کړه دا هیڅ مسله نه ده خو دا دی پردي ژبه زده کول کلوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمال دی زما سوال دا دی تا یو دغه ویلی چې په افغانستان کې چې 53% پښتو ویل کېدله اوس 55% راورسېدله او اوس دا ژبه ولې تر 8% راورسېده چې کمه شوله ولې کمه شوه په دې باندې چې خلکو یو بل ته ویلې چې ته پښتون نه یې وینې پښتون نه یې ته زه پرېږدوه او بل ما سره دغه دا دی چې دغه تا ویلې ایتنټیک په باره کې تا خبره وکړه چې دا شی کنفرمه نه دی د کومه په باره کې او زه به جوړی کوم چې کوم زه به جوړی چې کوم یې هغه زه به یې دلته ته وایي چې دا انتنټیک د پښتونو کوم چې دی دا انتنټیک نه دی دا کنفرمه نه دی نو دا بیا موږ ته څنګه معلومیږي چې دا کوم دا کاکړ دی دا ترین دی دا د دې څو طریقه کار چې موږ معلوم کړو ډېره مننه اوله پوښتنه خو دا ده چې تاسو دا یادونه وکړه د 355 دا د واک فاونډیشن سروې ده او زړه ده اوس خو خلک تر دغه لوړ یادوي د پښتنو شمېر هغه وایي چې پښتانه دومره شمېر دي خو ویونکي یې دا وخت 55 ته رارسېدلي دي د دې ستاسو اسم نوم حمید الله جان حمید الله جان دغه اته فصل کې چې پښتو هېره کړې ده دا له موږ سره هم ډېر مثالونه شته یوازې یعنی دا اوسنی یا مهالنی افغانستان نه دا دلته هم ډېر مثالونه شته میاوالی پتې جنګ دا چې ته ورسې دی په ویاړ درته وایي
چې زه پښتون یم خو پښتو مې نه ده زده. دا یوسفزي بیخي ډېر دي، دا په هند کې بیخي ډېر دي، دا په دې نږدې برخو کې دا اوس چې چوک اعظم، چوک منډه تر میاوالی پورې چې ته کله ورسې دلته خلک تللي دي، دا زموږ نیم کوچاني ژوند کوونکي یا کوچاني ژوند کوونکي هلته ورغلي دي، یو لس اکړه مځکه یې اخیستې ده. د هغوی ایجوکیشن په سرایکي ژبه دی، دا خلک کورنۍ چې دلته اوسېږي سوکه سوکه یې نیکه انا دا یې پښتو وایي، بابا یې هم نیم کوشته وایي، خو چې د دې ایجوکیشن په کومه ژبه دی د کومو خلکو سره اوسېږي سوکه 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 دا فیصدي وي، دا ژبه له لاسه ورکړي، بیا یې نس کولی نس پاللی. دا یوه وجه ده. دا چې چا سروې کړې ده د دې محلني افغانستان په حواله باندې، د هغه ما تاسو ته یادونه وکړله چې دلته یو اولنی وار د احمدشاه بابا زوی تیمورشاه دراني له کندهار څخه پایتخت یوړی کابل ته. دا تیمورشاه په مشهد کې پیدا شوی دی او د تیمورشاه دراني دا ډېر کار کړی دی، په ادبیاتو کې هم دا سړي ډېر کار کړی دی، خو دا چې دغه کار د عمل کړی دی دا عمل یې په کم تاوان تمام شوی دی. دا سړی د خپل پلار د احمدشاه بابا چې زموږ ډېر لوړ اتل دی، د هغه د وایسرای په توګه د هغه د استازي په توګه دی په هرات کې او په پنجاب کې پاتې شوی دی. هلته یې ځواني تېره کړې ده. ښکاره خبره ده دا دواړه ځایونه یعنی پښتو ویونکي ډېر نه لري، هرات یې لري، پنجاب خو یې بیخي نه لري. د ده سره هغه سایکي، هغه نفسیات، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې دا زما د جغرافیه ژبه ده که نه، یا دا زما د کلتور ژبه ده، د کلچر، د هغه اثرات پر دا سړي باندې دومره نه و. د ده ډېر اثار په فارسي لیکل شوي دي، په فارسي چاپ دي، ډېر د کلاس اثار دي د تیمورشاه دراني صاحب پر دې باندې یو سړي بیخي ډېر کار کړی دی. عزیز الدین وکیلي پوپلزايي پر دې باندې ډېر کار کړی دی. نو دا د دې اثراتو چې دا ژبه دی چې ولاړی کابل ته انتقال کوي، یو وړي دا زموږ پایتخت د دې ملک، نو کابل هم د ډیرو پښتنو ویونکو ځای نه که نه، نو چې هلته ورغلل دا فارسي ژبې یا فارسي ژبه د هغه وخت د دوی دري ژبه دا پر د پښتو باندې لاسبرې څه مراد ده چې دا د دفتر ژبه، دا یو سبب دی، یو لامل دی، یعنی یو فیګر. داسې نور اړخونه ډېر دي. دویم اړخ یې دا دی چې زموږ پښتانه چې په دا کومو سیمو کې پاتې شوي دي دا اکثر ودې خاني ودې ته یې زړه غوښت که نه، چې چا به مځکه درلودله نو دلته چې په چا بزګري کوله، دا حساب کتاب چې به یې کاوه دا په پښتنو کې د لیک خلک نه و، دا هم دري ژبې و. نو هغه ته یې میرزا ویل. میرزا مینز منشي، هغه سړی چې قلم چلولی شي. نو د قلم کار، د حساب کار دا به دې خلکو کاوه. لکه دا میرزا تورې بیخي مروج تورې دی، لکه میرزا غالب و فلانا و فلانا، مطلب دا د قلم خلک و که نه. دا یې دویم اړخ دی. دریم یعنی هغه سیاسي اړخ هم. او بل خبره ده، ستا بل سوال چې دی دا خو ته نه یې پوه شوی، دا د انصابو په باره کې. انصاب زه دا نه وایم چې انصاب اتنټیک نه دی، د انصابو څېړنه اتنټیک نه ده. یو بله تصحیح باید چې زه وکړم تیم باید چې وکړي. هغه وجه دا ده چې د قوم ډیفینیشن چې عابد صاحب کومه خبره یاده کړه، د قوم تعریف دا دی چې د هغوی به ژبه یوه که نه. نو دا پکار دی ټول پښتانه د دې تصحیح وکړي. که چیرې د کاکړو ژبه جلا ده، د اڅکزو دا جلا ده، د ترینانو دا جلا ده، د پلانیزي دا جلا ده، د شینوارو دا جلا ده، د خټکو دا جلا ده که نه، یا داسې نورې قبیلې ډېرې سته. نو که د دوی ژبه جلا ده خو باید چې دا جلا قانون وي،
او که ژبه یوه ده بیا دا ګړدودونه دا قبیلې دي دا بیا قامونه نه دي قام پښتون دی د قبیلو په اړه ما دا نه دي ویلي چې دا اتنټیک نه دي نه قبیلې سته کاکړ سته مسلمانه دا ما خو چاته ګر سره ویلې چې ما ورور دا څه کاکړ اندړ خروټي ترکي دا تر اسلام د مخه نمونه دي تی داسې وکړي یو څه دا څېړنه اوږده کوي یو څه څېړنه د ژبو پر بنیاد پراخه کوي یو څه دا څېړنه داسې وکړي شواهد پیدا کړي یو څه خواري وکاږي د ژبو پر بنیاد باندې چې د کومو ژبو برخه یې موږ آرین ژبه په دا نورو ژبو کې د دې اثار پیدا کړي دا وڅېړي وروسته بیا یو نتیجې ته ورسېږي چې دا موږ آرین ژبه د کوم ګروپ سره تعلق لرو څنګه یې لرو که نه نو پر دې بنیاد باندې پاته قبیلې خو دا ټولې قبیلې سته ټولې د درناوي وړ دي محترم دي خو د قبیلو په اړه څېړنه یې اتنټیک نه ده که نه چې یعنې دا د یوه سړي اولاده ده هغه مثال زه داسې درکومه که چیرې دا موږ ومنو چې تاریخ دا مخزن افغاني دا تاریخ لیکلی دی په زموږ جد امجد دغه بللی دی دا قیس عبدالرشید او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې بللی دي نو دا هغه 1400 کاله کېږي 1400 یا 1400 نهایت په 1400 کې د یوه سړي اولاد د افشین سم نه جوړي دا یانوګر د افشین ضلع د اولاد 1400 کاله عمر دی په 200 کاله کې د یوه سړي اولاده به نو 200 دا یانو 300 یعنی هغه اتنټیک ځای دغه دی چې خلکو ته سوالونه پیدا کېږي چې دا دومره ویړ کام دا دومره غوړېدلی کام چې اوس هم دا دعوه کوي چې موږ تقریبا 6 کروړه پښتو ویونکي سته په ډېر محتاط انداز کنې تر دې بیخي ډېر دي دا ویونکي سته پښتو وایي او وشاته پیښه دا ده چې سیاسي دغسې تهاجمونه سته سیاسي داسې بریدونه سته چې ستا په دې خپل ځای کې د نصاب ژبه نه ده څو وخت کېږي چې پارټیشن راغلی دی یعنی د 1993 څخه راوروسته چې ته رابېل شوی بیا چې په دا 1940 کې پارټیشن راغلی دی ستا د کلاس ستا د سکول ستا د نصاب ژبه لکه هغه محترم چې یادونه وکړه چې د یوې کوچنۍ نجلۍ څخه یوه دا ګیله کېدله چې مطلب د دې نه ولې پښتو نه ده زده که نه دا خپل بنیادونه غواړي خپل دغه غواړي یعنې ته چې د 47 څخه تر اوسه پورې ستا په نصاب کې پښتو نسته او ستا پښتو ژوندۍ ده نو څه وجوهات یې سته دغسې د دې ژبې د پرېښولو هم څه وجوهات سته ولې پرېږدي که ډوډۍ نه وپکښې او دا زه په ډېر اطمینان په ډېر اعتماد په ډېر باور وایم چې کومه ژبه د ټولنې ضرورتونه نشي پوره کولی که یوه ژبه د ټولنې میډیکل نشي پوره کولی که یوه ژبه د ټولنې علمي اړخونه نشي پوره کولی د هغه ساینټیفیک یعنی بیا مجبوره دی چې دی به د دا ژبې څخه نورو ژبو ته ځي د انسان فطرت دی پرمختګ ته هڅه کول پکار دی دغه ژبه دغه زما او ستا ضرورتونه زما او ستا اړتیاوې دا راپوره کړی سي نو ما او تا به په دې ژبه پورې لاسونه نسو ما او تا به دا ژبه تر یو ځایه ځغلو یو خو به داسې وي چې یو چې مې وجدان را تخنوي تر اوسه دا هم د صاحبزاده صاحب شعر دی چې مې وجدان را تخنوي تر اوسه تر هغه شوخو جرأتونو قربان یو خو دا خپل د وجدان تخنول دي دا جرأتونه دي که نه حسد و میلمستیا مړانه ننګ او ډېر نفاق کرلي مې د څوک دي پښتانه د زړه په کور یو خو دا مینه ده د دې وشاته چې د دا مینې څخه لیرې سي د ولس ضرورتونه چې کومه ژبه نسي پوره کولی هغه په هغه اندازه باندې نسي غوړېدلی نه دومره وده کولی سي مننه ما سوال دا دی چې دا کم موږ خو نه په سکولو کې کشنیانو ته دا سبق ویل کېږي پښتو ویل کېږي نه په کالجانو او یونیورسټیانو کې شته موږ څنګه کولی سو چې پښتو بحاله وساتو یعنې خپلو بچیانو ته ور زده کړو داسې زموږ سره څه شته موږ ته کوم دی سهولت شته چې موږ دا خپلو کوچنیانو ته پښتو ورکړو د عظمت صاحب ډېره مننه دا
ارمان دا حسرت دا د هر پښتانه په زړه کې شته. خو د دې وشاته زه فکر کوم، بلکې دا پوهان دا خبره کوي چې د دې وشاته یو سیاسي قوت پکار. سیاسي قوت چې کله لاسبری سي، خاص کر قامپال سیاسي قوت، لکه ته چې اوس په یو فیډریشن کې اوسې که نه، په دا کې که چیرې مطلب دغه قانونو ته خپله برخه ورکولی سي او هغوی ودا ته پرېښولی سي، دا ډېر په خوند سره اوسېدلی سي، هېڅ مشکل نشته. خو پیښه دا ده چې ستا په ژبه تا ته ایجوکیشن هغه وخت درکولی سي چې ته یو سیاسي قوت ولري، ستا و شاته یو سیاسي قوت وي. دا زه به یو خبرې ته بیرته ولاړ سم، دا د بنګال په حواله باندې چې محترم وضاحت وکړي. په 1952 کې د ډاکې یونیورسټۍ چې دا کوم الکوان راووت، دا کوم ځوانان راووته که نه، هغو ته د دې خپلې ژبې دا ارزښت ور معلوم و چې دا زما ژبه د نصاب نسي، زما د ژبې حقوق زه نه واخلم، زه به په علم کې ډېر شاته پاته راځم. داسې نه چې ژبه، مطلب هغه مقصد دا و چې زه په مورنۍ ژبه که ته ماته علم راکې، که ته ماته پوهه راکې، که ته ماته د ښوونې یو لاره پیدا کړې. ګوره یو ماشوم د کور څخه راوځي، د هغه سره په دا کور کې چې دی، مطلب لکه دا زموږ سیسټم چې دی، په 6م کال 5م کال 7م کال سکول ته یې استو یا مکتب ته استو که نه، نو دی چې سکول ته راځي یا دی چې مسجد ته راځي، د ده سره د الفاظو یا د تورو څو وکیبلري ورسره وي که نه، یعنی 1000 2000 3000 دا توري د ده په ذهن کې ځای سوي. دی کور ته ووزه توزه وایي، دلته چې راسي په سکول کې بکري ورته وایي، دی حیران سي چې زه هلته وزه ورته وایي، دلته بکري ورته وایي، دا څنګه مسله؟ دی په دا او ډېر بد اثرات دي. دا چې بیا دی کله دا وایي چې دا الف انار بې بکري او ت تختي او س سمر که نه، دا چې دی وایي یو دا اثرات دي. د دې څه وروسته دی مسجد ته ځي، په مسجد کې وده ته عربي شروع کېږي، جل جلاله وده ته عربي شروع کېږي. دی چې بیا کله تر دا عربي وروځي، بیا پنج کتاب ورته شروع سي، کریم آب بخشای برحال ما که است مسیر کمند یوا ندارم و غیر است و فریاد و رست و یاسیان را خطا بخشو بس که نه، بیا دته فارسی شروع سي. عربي فارسی دا زموږ د مذهب ښوونې ژبې دي، اردو انګریزي دا زموږ د ایجوکیشن ژبې دي، مورنۍ ژبه مې پښتو ده. یو ماشوم، یو هلک نجلۍ د 8 کالو د 10 کالو د 5 ژبو سره د دې ځای نه مخامخ کېږي. د 5 ژبو یعنی زه دا ظلم تصور نسم کولی. د 5 ژبو څخه هر 12 کلن هلک، هر 10 کلن هلک د سکوله څخه بیزاره، د سبقه څخه بیزاره، وایي وروره مازې مې یو ځای په یو مزدوري اخته که د غم سبق به راووایه، د غم کیسه دې، یعنې وجوهات یې دا دي. دا شعوري کېږي، په لاشعور کې کېږي، دا بیا وینې یو سیاسي سټرګل غواړي. آیا 5 ژبې یو ماشوم زده کولی سي؟ او بیا چې زده کوي، چلو یو سړي زده کړلې، په دې 5 ژبو کې یو شاهکار کولی سي؟ کته نه نسي کولی. که ته چیرې وده ته مذهب په پښتو ژبه ور وښایې، په دا مورنۍ ژبه، پښتو مینز مورنۍ ژبه، یعنی د هر چا چې مورنۍ ژبه ده، که ته مذهب په ده پښتو ژبه ور وښایې، زه خو وایم چې دغه لمونځ د چا په معنا نه دی زده، مثال زده یې دی یوازې د عقیدې پر بنیاد باندې. که دا ته چیرې په پښتو ژبه ده ته ور وښایې، څومره به دی په خلوص وایي، څومره به په مینه وایي. او که دا زده کړه، یعنی دا ساینسي زده کړي او دا طبي زده کړي، او دا ته که چیرې ته په دې مورنۍ ژبه ورکړې، نو دته به څومره اسانه. که ته ودته وایي 14، دی وایي 14 پېژنم، که ته ورته 13، یعنی دته مسله پیدا سي، دی کنفیوز سي چې بھئی دا یو توری دی.
چې ته په یو ماشوم به یک وخت 5 ژبې وایي. زه دا نه وایم هغه علمي ژبې به وي، انګریزي علمي ژبه ده، نړیواله ژبه ده، منل سوې ژبه ده. علمیت داسې نه ورته وایي ژباړه، علمیت ورکه، دا خلکو سره یې شریک کړه. خو چې یوه ماشوم ته په یک وخت 5 ژبې ورکوي او د دې د مسلې حل دا تا چې کومه خبره وکړه د دې ستونزې د هوارولو لاره دا سیاسي قوت غواړي. د سیاسي قوت په مخ کې ته ګوره، ته چې کله سیاسي اصطلاحات ووایې د سیاسي قوت په مخ کې د تا سره چې کوم کار کیږي یعنی اوپولیتیزم ستا په دې ټولنه کې یو نفسیات ستا تا د سیاست څخه بېزاره کوي. یاره سیاست پرېږده، ګر سره په یو بل نامه یادوي. یعنی باقاعده دلته بد کار دی پر میډیا زه دا خبره وکړم چې په څه نامه یادوي. د بدنامۍ کوشش یې کېږي. اپارټایډ بیل ساتل، جلا ساتل، دا یو جلا اصطلاح ده، دا باقاعده کوشش کېږي. ما او تا خو به شعوري نه بولو، ولې هلته مو رسایي نشته، دغومره مو سټډي نشته، دا اولس مو نه دی سټډي کړی، ما او ستا مقابل خلک مو نه دي سټډي کړي. دا اپولیتیزم، اپارټایډ، دا خلک چې دا کم کار کوي، دا چې کوم سټډي کوي یا د خلکو نفسیات وایي، ذهن یې وایي او بیا یې د تقسیم دپاره د سیاست څخه د بېزارۍ دپاره په دې کې د هغو خپلې ګټې دي او ستا ګټه په سیاست کولو کې ده. ته څنګه کولی سې چې دغه ټول قام دې ته مایل کاندي؟ ته څنګه کولی سې چې دغه ټول قام د ځان ملګری کړي او د خپل حقوق ترلاسه کړي؟ مننه. دا کوم د پښتو دغه چې تا وکړي تا ول لیکدود دا کوم دغه چې دی نه چې دا د اسلام څخه مطلب د مخه دی. ما دغه سوال دی نیوزا صاحب چې آیا پښتو د اسلام څخه مخکې ده او که بعد کې ده؟ پښتو تر اسلام مخکې وجود درلود. دا خو ما یادونه وکړله چې زموږ سره نقش نښانې شته، آثار شته او دا ډېره بده خبره نه ده. مطلب انسانان تر اسلام د مخه هم ژوند کاوه که نه؟ یعنی د موږ سره په ډبرلیکونو کې شته، د موږ سره کتابي بڼه باندې ما یاده کړله که نه، یا دا د ایران د بغستان د بیستون په غره کې د نن څخه 2500 کاله مخکې د هغه آثارو نقشې شته. او راوروسته خو نو د اسلام په دوره کې بیا د اسلام دوره خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مطلب چې دا کومه راشوه سوې ده که نه، په دا دوره کې بیا ډېره وده کړې ده، ډېر مطلب ډېر آثار یې پیدا کړي دي، ډېر دغه یې کړي دي او خصوص په مذهبي برخه کې بیخي ډېر آثار دي د پښتو. تر اسلام د مخه اثر سته، نقش نشانې سته او د هغه زه یعنی دا زما یو پوښتنه هم ده د دې مؤرخینو سره، د دې تاریخدانانو سره چې دا تاریخونه لیکلي دي. هغه وایي چې ستا جد امجد چې دی دا قیس عبدالرشید دی. زه په خپله دا سوال ماته دا پوښتنه راپورته کوي چې وروره دا قیس عبدالرشید چې په دغه 1400 کاله کې د دومره اولادت څنګه پیدا؟ یعنی پښتانه 6 کروړه ویونکي اوس دي، په 1400 کال کې د یو سړي اولاده 6 کروړه څه تر راځي؟ یعنی دا یو اتنټیک سوال دی. که ما څوک په دې وجه جواب کړي یا مې ووایي چې وروره دا نو کېدلی شي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دراني صاحب مننه چې د دې ژبې خلاف واقعي دا وخت لکه تاسې پارټیشن خبره وکړه، هغه هم د دې خلاف لګیا او مذهب هم خلاف د دې خلاف استعمال سو اور کوم بدنامي سی مثال یعنی څنګه بدنامي په مختلفو ځای کې سویس مثال د ژبې د ختم کېدو. لہذا محترم آزاد صاحب د اوس د دې ژبې د بچاوېدو لپاره آیا لکه تاسې ویل واقعي یو سیاسي قوت غواړي، دغه سیاسي قوت دا وخت د مکمله ولې په دې مابین کې اتفاق نه راځي چې زموږ د مورنۍ ژبه دا وخت لکه زموږ کوم کوچني بچیان دا وخت راپورته کېږي هغه دومره د دې ژبې اوس نااشنا دي چې یعنې مکمله په 100 کې یعنې 90% زموږ وزنوي بچیان په دې ژبه یعنې نه پوهېږي او دا وایي کوم ډېر غټ تباهي ده. زه خو دا وایم که زموږ د پښتون قوم یعنې په 2 ټیمه یا په 3 ټیمه ډوډۍ کې یعنې په خوراک کې یو ټیم خوراک وکړي، زه هم هغه بهتره یي خو باید د خپله ژبه بچا کړي.
د دې د بچاوېدنګ دپاره زموږ دا کوم سیاسي قوتونه چې دي یعنې زموږ مذهبي کوم قوتونه دي دغه د دې لپاره د اتفاق راوړلو دپاره او دا د یو ځای کولو دپاره څه کول پکار دي آزاد صاحب؟ ډېره مننه. زموږ تر ټولو مهم قوت دا وخت چې ټولنه خلک سټډي کړي که نه، زموږ د ټولنې نفسیات سټډي کړي. زه فکر کوم چې زموږ ټولنه مذهب ته ډېره نږدې ټولنه ده، د عقیدې پر بنیاد باندې ډېره یو مضبوطه ټولنه ده. که زموږ دغه مذهبي کتابونه ګویا کې زموږ استادان خو تر ډېره حده پښتانه دي په دې حواله که نه، خو که چیرې دغه په پښتو ورکول شي دا کتابونه، دا به د پښتو د ودې دپاره د پښتو د غوړېدا دپاره ډېر یو دروند کار وي. مذهب زموږ دی، موږ د مذهب یو نه ځله بېلېدلی سو، نه غواړو، نه یعنې دا تصور هم نه سو کولی که نه. نو که چیرې موږ ته دغه د مذهبي ښوونه، زموږ ساینسي ښوونه، یعنې دا خواهشات دي، که موږ داسې سي، که دا مذهبي ښوونه، زموږ هره علمي ښوونه، ادبي ښوونه، زموږ ساینسي ښوونه ټکنالوژي ته، لکه دا اوس چې ژبه ټکنالوژي ته تللې ده که نه، یعنې ما او تا نه خبر په 1984 کې یو بهیر راپورته کېږي، یو کوشش شروع کېږي، نوررحمان لیوال دی یو دغه ملګري دی، دا پښتو ژبه د دې رسنیو دا سوشل میډیا برخه جوړي. یا ما تا خو نه په خبر، مګر اثرات یې دا دي چې نن په سوشل میډیا کې نعیم آزاد هم لیکي، قاسم سیاد هم کوي، دراني صاحب هم تر یو حده په پوهېږي، محمد نبي صاحب هم کوي. داسې هیڅ یو سړی نشته چې هغه پر سوشل میډیا باندې پښتو نه وي. وجه یې دا ده دا یو ټیم دا کار کړی. ګوګل اوس په دا 14 کې ګوګل ته هم ننوت، یعنې په 143 ژبو کې هغه ژبه ده چې دا ګوګل ته هم ننوتلې ده. ما او تا خو په دغه باندې نه یو خبر، کوشش سوی دی. دا د دې ډېرښت څخه، د دې فکر څخه دا ګوګل ته ننوتلې ژبه ده، په ګوګل کې دا کار کوي. اوس خلک زه په خبر یم دا کار کوي، دا کوشش کوي چې ګوګل ټرانسلیټ ته بوځي. ټرانسلیټ داسې دی چې ته ورته پول خان دی ګل خان درته وایي، ته ورته ګل خان دی پول خان درته وایي. دومره فرق پکښې کې دی، یعنې باوري نه ده د هغه ترجمه یا د هغه ژباړه. اوس خلک کوشش کوي چې دغه ژباړې ته بوځي. سوکه هیله سته چې دا خلکو ذهنونه به جوړ سي، سیاسي قوت به پیدا کړي، دغسې لارې به پیدا سي لکه دا سوشل میډیا، دغه ګوګل، چیټ جی پی ټي چې ته پوښتنه جن کوي دی جواب درکوي که نه، خلک به له دې سره اشنا سي. سوکه ها دا ژبې به داسې سي. خو په مجموع کې دا انسانان چې کم لوري ته روان دي، کوشش کوي په فکري حواله. زه فکر کوم چې خلک، یعنې موږ خو تر اوسه پورې له څانګو څخه نه یو راوتلي. موږ دعوا خو کوو چې موږ قبایل یو، قبیلې یو که نه، اڅکزی دی، کاکړ دی، ترین دی او پلانا دی. په خدای که چې دننه دا ډېر رښتیا ویونکي چې ته وګورې چې ته د هغوی څه پوښتنه وکړې چې ته د دې یو څه سټډي وکړه، یو څه ریسرچ وکړه، هغه یې دغه لا نه بولي. هغه وایي ورور دا بیا په اڅکزي کې بیا ملیازی دی، بیا شیرزی دی، په کاکړ کې بیا بیانزی دی، بیا پلاني زی دی، بیا پلاني زی دی. بیا چې دننه یې وګورې د خپل کور ته درېږي، وایي ما ته مفادات، زما د ګټو خیال نه ساتل کېږي. تر دغه فکر، تر دغه معیار چې موږ راپورته سو، موږ به یو قوم جوړیږو. ته څومره ناوخته دی. شیرشاه سوري په وختو کې ورته وایي په خپل دربار کې چې زما په دربار کې د قبیلویت خبرې مه کوئ، ما ته ټول پښتانه یو دي. 400 کاله کېږي ته تر هغه پړاو نه یې راوتلی. د قومونو جوړېدل دومره اوږد پړاو غواړي. دا چیرې ته د مذهب په تاله پوره خېږي، بیا دا چیرې ته د انسانیت په تاله پوره خېږي. و شاته څه ضرورتونه دي، اړتیاوې دي. موږ اوس دا ویلی شو چې موږ ګرده درواغ وایو، نسو ویلی. دا موږ ته د منلو سایکي نسته، نفسیات نسته، په موږ کې زړه نسته، هغه علمي توان نسته چې موږ ووایو چې یاره موږ کله کله درواغ وایو. که نه وایو ټول دا سړی سته چې دا وکولی شي زه نه وایم. یعنې عام که سړی کور ته ماښام
دلته پر ځان راکش کړي په دا سر کې کنه قرار کښېني دا ووایي چې زه درواغ وایم که نه وایم الراشي والمرتشي کلاهما فی النار یعنې هغه څه اسباب دي چې ما او تا پر دې عمل نس کول دا وجوهات به له منځه ځي دا وجوهات به ورکېږي دا وجوهات د دې اسبابو دپاره به ما او تا کوشش کوو بیا به له منځه ځي او که زه وایم چې قاسم سیاد دې پوره کړي قاسم سیاد وایي دراني صاحب دې کوشش وکړي اول وایي چې عابد صاحب تر ماته کړه دی هغه دې وکړي بیا دا کارونه پاته دي ګرده به انشاءالله د خپلې برخې کوشش کوو دلته یو ملګري پوښتنه وکړل ول دغه ناستې دا ملګري ول پښتو در اسلام مخکې وه که نه وه زه به یې وردا خبر لږ فقط په څو الفاظو کې فقط 2-3 الفاظو کې تشریح کړم بیا به وروسته خپلې پوښتنې ته راسم غبار صاحب او کوزات صاحب وایي د هندوانو ریګوید اتروید یجروید ساموید دا ماوله په پښتو لیکل سوي دي دا کتابونه که موږ وګورو نو تر عیسویت 3000 کاله مخکې لیکل سوي دي چې یعنې 5000 کاله اوسي دا دغه ملګري د خبرې چې پښتو تر اسلام مخکې وه که نه وه او راځم خپلې پوښتنې ته تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که څه هم زه لږ ناوخته مجلس ته رالم تا یادونه وکړل چې موږ د ژبې د تقویې دپاره د ژبې د پر لار اچولو دپاره د سیاسي قدرت ضرورت دی باید موږ تر شا یو سیاسي قدرت ولرو زما پوښتنه دا د آزاد صاحب فقط په لنډو الفاظو کې جواب غواړم در څخه چې یوازې سیاسي قدرت او که مالي قدرت هم موږ مالي سرچینې هم زموږ په دې ژبه کې رول لري د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په عملي کولو کې مننه مجروح صاحب ډېره په زړه پورې پوښتنه ده او خاص ټکی دغه دی یو خو ستا له هغه وضاحت څخه مننه دا ویدونه یا د دې ویدونو ګاتونه دا لایق صاحب تا به لیدلي مجروح صاحب د ادبیاتو سړی دی ډېر په زړه پورې کتابونه یې ترجمه کړي دي د ښه قلم څښتن دی چې کله د اقتصاد خبره چې محترم وکړله د اقتصاد دپاره ستا سره جغرافیه سته کوچنی مثال زه خالي دا درکوم چې ستا سره جغرافیه سته ستا سره په دې جغرافیه کې شتمني سته ته په خبرې د دې شتمنیو په کار اچولو دپاره د تا سره چی سته زما سره جغرافیه سته زما سره شتمني سته زما اقتصاد مضبوطه کولی سي زما اقتصاد جوړولی سي که نه زما د دې اقتصاد په کار اچولو دپاره سیاسي قوت پکار دی که زه سیاسي واک نه ولرم زما دغه جغرافیه به دغه به مې شتمني اقتصاد به مې بل څوک وړي بل څوک به په ودانیږي بل څوک به په آبادیږي که زه چیرې سیاسي لاسبرتیا ولرم زه سیاسي واک ولرم زه قوت ولرم زه دغه خپله د جغرافیه شتمني په کار اچولی سم د غومره وړتیا به په یو څو وخت کې پیدا کړم چې مطلب دغه علمي وړتیا یو هغه ارزښت به ترلاسه کړی سم که نه او که دا ارزښت ترلاسه نه کړی سم دغه لاسبرتیا ونه لرم ما دومره ونه ساتي له ما څخه دغه ټوله شتمني بل څوک وړي یعنې زه په دې حق کې یم چې کله سیاسي لاسبری سي څوک سیاسي لاسبرتیا ولري واک و اختیار ولري دا د دې واک و اختیار پر بنیاد باندې هغه څه راوستلی سي چې په تا کې دومره اهلیت دومره وړتیا دومره استعداد راپورته کړي چې ته د دې خپلې جغرافیه چې کومې لاندې شتمنۍ دي په دې کې بیا د سیاسي دوې اصطلاح دي یوه زیر بنا ده یوه رو بنا رو بنا په سیاسي اصطلاح کې هغه شتمنیو ته وایي چې د مځکې پر سر یعنې ستا څه کرونده ده څه ستا دا د مځکې پر سر رو بنا یو زیر بنا تر مځکه لاندې د دې دواړو شتمنیو په کار اچولو ته که ته چا پرېښولې وای 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 او یا ته ور ورسېدلې